بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة الصف دا نازل شوه ده پس د سورة تغابن او مخکې د سورة جمعه مصحف عثماني کې 61 نمبر سورت ده او نزول سره 109 نمبر سورت ده مدني وړاندې سورت کې قطع د موالات او د کفارو سره چې تاسو کافرانو سره دوستانه مکوي او په دې سورت کې چې کوم د ترغیب د قتال ته چې د الله دشمنانو سره دوستی مکوا او د دوی سره د الله د لپاره او جنگيږي نو ترغیب ال القتال تسبیح وې د الله د پاره مخلوقات چې اسمانونو کې دغه چې پزمکو کې دی او هو العزیز الحکیم د الله غالب او حکمت والا دی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان ولو لم تقولون تاسو ولي وای ما لا تفعلون هغه چې تاسو نه کوي بعضی کسانو دا وی چې ک الله موږ باندې قتال او jihad فرض کینو داسې قربانی بو کو دا بو کو چې کله الله حکم را ولېګو نو بیا دوی هغه شان جرأت نو وی دا خبره ته ولې کې چې بیا کولې نشي لہذا د دینه دا خبره استنباط نه دی پکاره چې ګین یو سړی سکار نه کوي ناغه بل ته وی اومنه شاه اشرف علی رحمه الله ذکر کړی دي د مسلمان دو ذمہوارې نیوي یو پخپل چې کم د خکار کول او دویم بلتا خو ولا که یو سړی په دې دوه ذمہوارو باندې پوره شي چې پخپلم خکې او بلتم خور خي جوړه رخه خو که یو سړی پخپل چې کم د خ نشي کوله نو د دې نه د من نه دی چې بل ته د خنه ورخی نو بل ته خو د خخی کنه دا یو کار خو کوي دا صرف اولاوالی ته اولاد دا چې را پخپل ته په عمل کې او بیا بل ته ورخی نو دا به مؤثر وي کابورا مقتن لو ید د غصه په اعتبار سره عند الله د الله په نسبت ان تقولوا چې تاسو وای ما لا تفعلون هغه چې تاسو بیا نه کوي ان الله بشک الله پاک يحب الذين خيغ کسان يقاتلون في سبيله چې جنگيږي د الله په لار کې صفا صفونه د کافر مقابله کې دا په صفونه ولړ دي کانهم گویا چې دوی بنيان مرصوص آبادی دا مضبوطه تبه دا مضبوط دیوال د داسې ولړ د کافر حمله کې خوده کې لار نشي وستله لہذا ترغیب قتال تا اوس الله فرمای چې کم ده بوزدلی مې اختیار وای د قتال نمرستو کېږي د موسی علی السلام ملګری څنګه رستو شیو و اذ قال موسی کله چې موسی علی السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ازما قوم لمت اذوننی تاسو مال ول تکلیف را کوي تکلیف دو چې اذهب انت شپږم پارا کې دی اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون موسی علی السلام تلاړ شو ستارب د سلاړ شي تاسو جنگيږي امنګ بدل تناسیو وقد تعلمون تاخيسر تاسو پويږي اني رسول الله اليكم بشک د الله پیغمبر تاسو د پاره فلما زاغوا کله چې د کاغش ول د حق نه ازاغ الله قلوبهم الله واړه ول د دیړونه د آیات کریمه د تمام هغه آیاتونو د اعتراض جواب دی چې ختم الله على قلوبهم طبع الله دا ټکو الله په مهر ولګو نو دا ولي به مجرمان دي نو جواب عمده آیت دی چې په حقیقت کې الله داسې دی پړونو باندې مهر نه دی لګولې بلکې دوی چې کوم د پخپله دیده دانستا کو پر اختیار کو په غلط لار روان شول نو الله پاک هغه لارې طرف ته دوی ته لار کولاو کړنو ازاغ الله قلوبهم نو د مهر د پاره او تبع د پاره پخپل دوی کردار او کوګواله دا سبب والله الله پاک لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته واذ قال عيسى ابن مريم کله چې عيسى عليه السلام زوی د مریم یا بني اسرائيل یا بني اسرائيل اني رسول الله بشک زود الله پیغمبر ملکم تاسو ته مصدقه تصدیق کوونکې ما لما دا هغه د پاره بین یدی چې زمانہ مخکې زمانہ سره من التورات چې تورات دی و مبشرا او زیر ورکون کې به رسول په پیغمبر سره اتی چې راضی به من بعد رستو زمانہ اسمه احمد دا غینم به احمد وی د نبی کریم علی السلام په شان کې هغه دا زیر ورکړه اسمه احمد لومبه پاره کې متمضمون وی چې پیغمبر علی السلام فرمایي زه د درې سيزونو اثر یم د حضرت ابراهیم علیہ السلام د دعا اثر ربنا وبعث فيهم رسولا او د حضرت عیسی علیہ السلام زیرما ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد
او د خپل مور ابي خوب یما. رستو چې پیغمبر راځي دا غینوم به احمد وی. احمد افعل وزن دا په معنا د فاعل سره هم راځي او معنا د مفعول سره هم راځي. کدا په معنا د مفعول سره شي معنا محمود ډیر ستایل شوی، د پیغمبر علیہ السلام ډیر ستایل شوی دی نو. او که په معنا د فاعل سره شي ډیر حمد ویونکې نه پدې چې کم اشکال چې د پیغمبر علیہ السلام عمر خو دومره نو څومره چې د نور انبیاء عمر دی، نو څنګه چې کم دی دا ډیر صفت او ثنا ویونکې دی. په دوه طریقو مو جواب ده تکو. یا په دې وجه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جوامع الکلم ورکړي دي، په مختصر کلماتو سره ډیر لوی مطلب را بندي. ناغه چې په لږ وخت کې کم حمد ویلې دی ناغه څوک په کلونو کې نشي ویلې. دلیل محدث ذکر کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سحر اوتو ساخ ټیم کې واپس رااله بیبي جویریه هغه شانته ناستره عبادت لپاره وېزه چې سارت لم او تناسته هغه شانته اوسم ناسته وی او به ما استاد فراغ نه بعد ما سلور کلمات درې کرتی ویلي د هغه اجر او ثواب چې استاد د دون عمل سره اوتل شي د هغه اجر زیات دی. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زینت عرشه، سبحان الله وبحمده مداد کلماته. دا سلور کلمات ما ویلی دي او جویریه سحر نه تر ساخته پورې ناستره وي، دې ثواب دا غینه زیات دی. دا جوامع الکلم ورته وي. او دویم جواب مدا کو چې دا څومره مسلمانان دنیا کې را پیدا دي او پیدا کېږي، دی چې څومره د الله ذکر اذکار حمد وای دا ټول د نبی علیہ السلام عمل نامه کې لیکل شي. ځکه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په وجه باندې دوی ته ایمان نصیب شوی دی. الدال علی الخير كفاعله، نو دا ټول لومبه د نبی علیہ السلام عمل نامه کې لیکي، د ټولو نه زیات حمد ویونکي نبی علیہ السلام دی. فلما جاءهم کله چې دوی تراله بالبينات فخکارا و دلائل سر قالو دی وی هذا سحر مبین دا دی جادو خکارا ومن ازلم سوکلوی ظالم دی ممن ده هغه چانه افترا علی الله الكذب چې تړي په الله دروغ وهو يدعى حال دا چې دی را بدل شي د اسلام اسلام ته. والله الله پاک لا يهدي القوم الظالمين، هدایت نکي قوم ظالمانو ته. یریدون دوی اراده کوي لیطفئوا چې دی مړه کی نور الله د الله رڼا، د الله رڼا نه مراد د الله دین دی. بافواههم پخپلو خلو باندې څنګه یو سړی د نور ته پوکې کوي چې د انور ز پدې باندې بنور کمنو کولې شي وینا د قرنګ دا کافران د الله دین ختمول غواړي نشي ختموله. والله الله پاک متم نوره پورا کون کې د خپل رڼا او د خپل دین دی. ولو کرے هل کافرون اگر چې بد غني کافران هو الذي الله غزا د ارسل رسوله چې لګلې د خپل پیغمبر بالهدى په هدایت سره و دین الحق او په حق دین سره ليظهره د لپاره چې دا غالب کې علی الدین کله په تمام دینونو. ولو کرے هل مشرکون اگر چې بد غني مشرکان. یا ایها الذين امنوا اذ ایمان ولو هل ادلکم ایزن خم تاسو تعالی تجارت دا سی تجارت کاروبار تنجیکم چې تاسو له خلاصې در کې من عذاب علیم د عذاب دردناک نه. دنیا کې خلق خرڅول اغستل کې پدې کې ګټه تاوان وی الله وی تجارت دا سی توخم زما سره تجارت وکا. هغه تجارت دار تؤمنون بالله ورسوله، تاسو ایمان اورئ په الله باندې او د الله په پیغمبر باندې او تجاهدون فی سبیل الله او jihad وکړئ د الله په لار کې به اموالکم پخپل مالونو وان پسکم او پخپل نفسونو. ذالکم دا جهاد ستاسو خیر لکم دا د غور ستاسو د پاره ان کنتم تعلمون ک تاسو پویږئ چې تا دا عملو کو د الله سره معامله وکړه ګټه بس ملو شي. یغفر لكم الله بخنو کی تاسو ته ذنوبکم تاسو د گناهونو و يدخلکم تاسو به داخل کی جنات جنتون ته تجری من تحتها الانهار ومساکن طیبه، تاسو به داخل کی هغه کورونو پاک او ته فی جنات عدن په جنتونو د همیشګری کی. ذالک الفوز العظیم دا د کامیابی لویا. یو خو بتا سول الله دا درکی، دویم چې تا jihad وکړو اخرت خو د خیسته شو خو دنیا به د خیسته شي. و اخرى وغنیمتا اخرى طلب الغنیمتم درکی دنیا کې به د کامیاب کی. تحبونها چې تاسو دا خوښوئ. نصر من الله امداد د الله د خوانه دی او فتح قریب او کامیابی د نږدې. وبشر المؤمنین زیر ورکه مؤمنانو ته. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو کونو شی تاسو انصار الله امدادیان د الله
انصار دین الله د الله د دین امدادیان شي کما قال عیسی ابن مریم څنګه ویل عیسی علیه السلام زوی د مریم للحواریین حواریان ته من انصاری الی الله من انصاری سوق د زما امدادی الی الله د الله په دین کې قال الحواریون ویل دغه حواریانو درې ما پارا کې دی وی چې دا چې کوم د خپل خلکو شاهزادگان او بعضو دا فرمایل چې د دې لونه سپینو بعض دا به چې کپړې سپینه ولې وي دوبیان نو حواری د حوار نه راوته سپینوالی ته وي خو ایمان وروړو په عیسی علی السلام په سچا نو نحن انصار الله من امدادیان د الله د دین فآمنت طائفه ایمان وروړو یو جماعت من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل د عیسی علی السلام ملګری شول وکفرت طائفه کو پرو یو جماعت هغه ته انکار وکړ طائفه یو جماعت فایدنا الذين من مضبوط کړه هغه کسان امنو چې مؤمنانو علی عدوهم په خپل دشمنانو فاصبحوا ظاهرین دی او ګرځیدل غالب خو چې دوی تاریخ ته وګوري چې کم دینو ابتدا کې دا انصار نصرانیان چې کوم دا غالب نه وو ځکه عبد الله ابن عباس ابدا سے فرمایي چې کله عیسی علیه السلام د دینه اوچت شو نو دوی مختلفه ډلې شوې یو سوچ خلکو چې هغه وی عیسی علیه السلام د الله پیغمبرو او دا نور چې کومون هغه چا وی عیسی علی السلام د الله زوی دی او چا تدریم خدای وی اختلاف شروع شو چې کم دنو او جنگیدل دا چې چا عیسی علی السلام ته د الله پیغمبر وی دا سچ باندې خلک دا کمزوري شول دای ختم کړل نو چې کله الله پیغمبر علی السلام دنیا ته راولېګو هغه جماعت بیا پیدا شو نو الله دوی غالب کړ نو عبد الله صاحب دوی سره لګي فایدنا الذين امنوا دا مؤمنان دي بسم الله الرحمن الرحیم سورة الجمعه سورة جمعه ورتوی زکه مخکم دا مضمون را روان دی دا نازل شوی پس د سورة صف نه او مخکې د سورة فتح نه مصحف عثماني کې 62 او په اعتبار د نزول سره 110 نمبر دی 110 چې کوم دی مدنی سورت دی الله فرمایي سبح لله مخکې سورت کې چې کوم دی مضمون د توحید ذکر کېدو د رسالت ذکر کېدو د کافرانو چې کوم د زم بیانې دو په دې صورت کې چې کوم دی دغه د دنیا زم ذکر کېږي چې کله مسلمانان په دنیا دوکش او په دې کې ترغیب د آخرت تجارت د پاره ده چې د آخرت تجارت د پاره چې کوم د کوشش وکړي هغه حضرات چې کوم د پیغمبر علیه السلام سره ملګری پاتې شوی دي کامیاب او چې کم د دنیا په تجارت دوکشي وو دا وی کمزورتیا یسبح لله تسبیح وی الله د پاره ما په سماوات هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دغه چې پزمکو کې دي الملک هغه ذات چې بادشاہ دی القدوس پاک ذات دی العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا دی هو الذی الله غزا د بعث چې وی لګو فی الامیین په دې امیانو کې دته امیین وی یا منسوب بسوی انسان چې د مور نه پیدا شي لیکل لستلو والا نه نو ان پړ وته منګوایو نو دا تقریبا مکی والا عرب دا غړ ان پړو دا دومره بین الاقوامی خاریه د مکی دا دومره خار لیکن دغه وخت کې ټوټل پدې کې ولس کسان د لیکل لستلو والا پکې نو ځکه دا غړ امیان امیه آیا منسوب بسوی القرى مراد ده نا الله پیغمبر اولیگو فی الامیین پا دی القرى چکم اصل د کلو د مکه مکرمه رسولا منهم پیغمبر د دوی نه یتلو علیهم لولی دوی ته آیاته آیاتونه د الله و یزکیهم او پاک کی دی و يعلمهم الكتاب او خید دوی ته کتاب والحکمت او حکمت و ان کانوا اگر چودی من قبل پخوا دراتک د پیغمبر علیہ السلام نه لفی ضلال مبین خامخادیو په گمراه ښکارا کې وآخرین منهم لما يلحق بهم سو خدا چې کوم دی الله دوی کې پیغمبر راولېګا نور کسان داسې دي چې دوی په سلا پیوسته شوي نه دي معنا دار چې قیامت پورې څومره انسانان راځي د غوندو د پاره نبی له سلام پیغمبر دی وآخرین او نور منهم د دوی نه لما يلحق چې لانه دي پیوسته شوي بهم د دوی په سلا پیدا نه دي دا غوی د پر د پیغمبر دی وهو العزیز الحکیم د الله غالب او حکمت والا دی ذالک فضل الله ذالک اشاره د رسالت د پیغمبر علیہ السلام ته چې الله پتا سو کې پیغمبر علیہ السلام راولېګو ذالک د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضل الله د الله فضل یوتیه من یشاء ور کوي چاله چې خو خشي والله الله پاک ذل فضل العظیم خاوند فضل لوی دی مثل الذين حملوا التوراة
ترغیب ورکړي الله عمل ته. وګوره دغه اهل کتابو ته الله فرمایي ما کتاب ورکو، دغه علم یې ورته ورکو، خو دوی پې عمل نه کو. نو الله وایي تاسو داسې نشئ ښه. نو وړاندې دې وایي چې کوم دی انما یخشى الله من عباده العلماء، هغه علم مفید وي چې کوم انسان د الله نه پې ویریږي، د الله نه خشیت اختیار شو، اوس دا علم دی. دلته الله مثال ذکر کوي چې کوم ته پویه میلاو شوله عالم دی یا داسې په دین پوهېږي او بیا پې عمل نه کوي، نو تا سره کمال نافع سیز موجود دی چې علم، او ته د هغې باوجود بې برخې پاتې شوې. دا داسې دی لکه په خر باندې تا بلا کتابونه واچول، نه د دې خر سره کمال نافع موجود دی، ځکه دې کتابونو کې علم دی، دا د نفع والا سیز دی. کمال نافع د خر سره موجود دی، خو هغه ترې محروم دی د دې منفعت نه، هغه دپاره صرف مشقت دی. نو چې په خپل پوهه باندې عمل نه وي، الله یې تشبیه دغه شانې د خر سره ورکوي، لہذا تا سره کمال نافع شتي او ته محروم وي. د مثل الذین مثال د هغه کسانو حملوا التورات چې دوی بار کړی دی تورات، معنا کلفو مشقت سره دا بار کړی دی، د هغې علم حاصل کو، ثم لم يحملوها، بیا دی نه بارئ، معنا لم يعملوا بها، بیا پې عمل نه کوي. کمثل الحمار، مثال پشان د خر دی، يحمل اسفار چې بار کړي کتابونه، دا کتابونه څومره سیز دی، دا کمال منفعت دی، او باوجود چې دا کمال منفعت دوی د پاره څه پیدا شتي، نه مشقت دی ولا. بئس ډېر بد دی مثل القوم الذین، مثال د هغه قوم کذبوا بآیات الله چې تکذیب کړي د الله په آیاتونو، والله الله پاک لا یهدی القوم الظالمین، هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. قل یا ایها الذین، ورته وایه هغه کسانو هادو چې تاسو یهودیان، ان زعمتم که تاسو ګمان وي انکم بشک تاسو اولیاء لله، دوستان د الله من دون الناس، غیر د نور انسانانو نه، صرف تاسو د الله دوستانی. څنګه چې د شپږمه پاره کې وې دوی به نحن ابناء الله و احباؤه، موږ د الله دوستان یو، د الله زامن یو. نو الله ورته که حقیقت همداسې وي چې تاسو د الله دوستان نو دوست خواته ورشئ کنه. فتمنوا الموت، تاسو غواړئ مرګ، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی. الله فرمای بالکل دې مرګ نه غواړي. ولا يتمنونه، دوی هرگز نه غواړي دا مرګ ابدا همیشه، بما قدمت په سبب د هغه چې مخکې کړي ایدیهم د دوی لاسونو، هغه اعمال ورته معلوم دي. والله علیم بالظالمین، الله پوهه دی په ظالمانو. قل ورته وایه ان الموت الذي، بشک هغه مرګ، تفرون منه چې تاسو د هغې نه تېښته کوئ، فانه ملاقیکم. یو تحقیق لفظی دی او بل تحقیق معنوي. لفظی تحقیق دا دی چې ان الموت الذي، الموت الذي دا اسم د ان دی، فانه ملاقیکم دا خبر د ان دی، او قانون دا وی چې دا اسم د ان او خبر د ان په شان د مبتدا او د خبر وي، او په خبر فا نه داخليږي. دلته فان باندې فا داخله ده، جواب ته نه ده. قانون اومدی چې مبتدا او خبر کې په خبر فا نه داخليږي، خو چې کله بغیر د څه عارض نه وي، څه عارض وسره نه وي. سو وجوهات نحویان ذکر کوي، کله مبتدا متضمن شي معنا د شرط د پاره، بیا په خبر باندې فا داخليږي، او د هغې د پاره بیا څلور صورتونه ابن حاجب ذکر کړي دي. نو دا چې کوم د اسم راشي او دا موصول به فعلین وي، اسم راشي موصول به فعلین وي، په دې وخت کې دا مبتدا متضمن وي معنا د شرط د پاره، نو بیا په خبر باندې فا داخلولی شي. لکه دلته اسم راغی الموت، موصول دی الذي بفعل، نرسته سله کې فعل ذکر دی تفرون، داسې مبتدا داسې اسم د ان، دا متضمن وي معنا د شرط د پاره، نو په خبر باندې فا داخله شوله، فانه ملاقیکم. دویم تحقیق معنوي دا دی چې الله فرمایي تاسو د مرګ نه تېښته کوئ، نو د مرګ نه خو څوک نه تښتي، که مسلمان دی او که کافر دی، خو د مرګ نه خو تېښته نه کوي. نه جواب دا دی چې یوه تېښته چې کوم دی د مرګ نه، هغه اعتقادي ده، دویم تېښته د عملي ده. کافران چونکې د مرګ نه پس د ژوند عقیده نه ساتي، د مرګ نه پس چې کومه زندګي د هغې عقیده نه ساتي، نو چې نه ساتي ګویا دی عقیدتاً تښتېدلي دي. او کم چې مسلمانان دي نه عقیده خو شتي، خو د هغې دپاره عمل برابر نه دی، نه چې عمل برابر ته عملي تېښته کوې، که ستا یقین چې دغه ژوند ته روان یم، خو هغې دپاره به دې عمل کو که نه. نو تفرونه
ثم تردون بیا به تاسو واپس شئ الی عالم الغیب هغه ذات ته چې پوهیږي په غیب او په حاضر فینبئکم تاسو له به خبر درکړي بما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کوم. ابتدا کې چې کله جمعه دا فرض شول او نبی کریم علیه السلام مدینه منورې ته راغله نو مختصر ټکی دا دی چې پیغمبر علیه السلام لا مکه کې مصعب ابن عمر سے پیغمبر علیه السلام مدینه ته راولېږو او بیا ورته وی تاسو د ورځې انتخاب وکئ چې نور ووړي 2 رکعاته مونځ به کوئ. جمعې ورځې په انتخاب وکړی شو د نور اخوتل نه پس 2 رکعاته مونځ به دوی کوو نقي خزمات یې ورته وی هلته به یې مونځ کوو. بیا چې پیغمبر علیه السلام راغلی نو 14 ورځې په قبا کې پاتې شو. بیا د قبا نه چې را روان شو مدینې ته راتو بنو سالم قبیله ته راورسېدو د جمعې ورځ و د ماسپښین نور واخوتو په دغه بنو سالم کې نبی علیہ السلام د جمعې منځ کو دا لومبنه جمعه و د نبی علیہ السلام. بیا مدینه منورې ته راغله بیا جمعه د مدینه جوړ شو. ابتدا کې دغه طریقه به وچی نبی علیہ السلام براوت او تمام صحابه حضرات به مانځه کې بالکل جمع ناستو نبی علیہ السلام به منځ کو د مانځه نه پس به وته تقریر کو څنګه چې موږ په اخترو کې د مانځه نه پس خطبه وایو. یو ځل نبی علیہ السلام خطبه شروع کړه په دې کې دا شام نه قافله رااله دهیة الکلبی رضی الله تعالی عنه قافله را ورسېدله نو چې قافله براله غټ ډول او ډماماغه به وغربو نو بس خلک برال د خپل ضرورت سیزونه بیا واغستل. نو هغه وخت خو داسې دوکانداري نه وي چې تا ته سهار هم شی میلاویږي او په نیمه شپه او ماسپښین چې ته څه غواړې تا ته میلاویږي دا خو دوکانداري نه وه. دا قافله رااله تا به د خپل ضرورت سیز واغست بیا به د انتظار کوو نو که بله قافله 6 میاشتې پس راځي او که کال پس راځي بیا به دا طریقه وه. ستا چې کوم د وړه په کار دي نو اوس دې واغستل بیا به 6 میاشتو کې تا ته نه میلاوېدل بیا به کاله پورې تا ته نه میلاوېدل. د چا کپړه په کار ده نو اوس قافله رااله کپړه دې واغسته خو بیا به تا ته نه میلاوېږي بیا به د بلې قافلې انتظار کې. د چا به طوري مثال ماچس په کار دي د چا برشیا په کار دی. نو صحابه او حضراتو سوچو کو چې تقریر خو پیغمبر علیه السلام بل ورځ هم کوي او مونږ شوی دی خو تقریر دی اخوا ته چې کوم د قافله د اسنه چې زمونږ د ضرورت سودار نه ختم شي. نو صحابه غون پاسه د روان شو لاړ خپل ضرورتونو سودا پسې پیغمبر علیه السلام سره 12 کسان پاتې شول. الله جل جلاله دا منظر خوښ نشو نو فرمای تاسو چې کوم دی ولې خواره شوي د دې نرستو چې کنده بیا خطبه را مخ کې شوله نو د جمعې نه مخکې خطبه پړاویږي. نبی کریم علیه السلام وخت کې به دا طریقه وه چې کله به زوال کېده نور به اخوتو نو تمام صحابه به راغلي و جومات به ډک و بهر به څوک نه و. نو نبی علیه السلام به راووته منبر باندې به کېناستو او بلال صاحب به بانګ وکړو نبی علیه السلام به تقریر شروع کړو تقریر به وکړو بیا به یې مونځ وکړو. دا طریقه به وه. زمانه چې لږ شانتې اوږده شوه د حضرت عثمان صاحب وخت چې راغلی کاروبارونه زیات شول بازار غټ شو نو چې عثمان صاحب مونځ ته راووتو سله هلته په دکان کې ناست دي سوس را روان دي چند کسان په جومات کې دي نو د هغې نه به خطبه تېره شوله. نو عثمان صاحب د خلکو د پوهې دپاره داسې وکړه چې کله به زوال وشو نو هلته بیا بازار کې یو ځای و زوره هلته بیا بانګ وکړو نو دوی ته پته ولګېده چېرې زوال وشو بیا به هر سړي دکان بند کړو روان به یو څو منټه به عثمان صاحب انتظار وکړو چې دا غونډ به راجمع شو بیا به راووتو. بس دغه طریقه را روانه ده. نو همدغه طریقه امت را واغستله نو چې زوال وشي نو موږ بانګ وکړو چې بانګ وکړو نو بیا لږ انتظار کوو چې دا خلک راشي بیا ورته خطبه وایو. خو بیا طریقه دا ده چې خطبه په پښتو انکو اردو کې نه صحیح کېږي خطبه به صرف عربی کې وایي. نو اوس چې موږ انتظار وکړو او دا خلک راشي او منبر ته مولوي صاحب وخېږي او خطبه ورته ووایي نو په عربی خو دوی پوهېږي نه په پښتو باندې خطبه ناروا ده نو څه به کوي. نه موږ د دې انتظار وخت نه دا پیدا واغستله چې بانګ خو وشو څنګه چې عثمان صاحب بانګ کوو هغه به انتظار کوو. موږ دغه انتظار نه پیدا واغسته چې کم مسلمانان د مسایلو شوقیان دي تقریر غواړي نو پښتو انکو کې مولا تقریر شروع کړي هغې به انتظار کوو. نور دا د انتظار ټیم دی انتظار وکړه چې خلک راجمع شي بیا به عربی کې خطبه وایي. خو اوس چې موږ انتظار وکړو عربی کې خطبه شروع کړو دا خلک رال خو په څه پوه شو په دین پوه شو په هېڅ هم پوه نه شو هسې رال لمونځ یې وکړو چې کنده نور خو لاړ او خطبه په پښتو کې اتفاقا ناروا ده په انکو په بله ژبه کې اتفاقا خطبه نه کېږي. دلیل څه دی د پیغمبر علیه السلام صحابه عجمو ته راغلي دي عراق ته رال ایران ته رال افغانستان ته آذربایجان ته رال دې ملکونو ته رال خو هغوی همیشه دپاره خطبه صرف عربی کې ویلې ده
همیشه خطبه صرف عربی کې ویل دا هغه ته پته و چې دا پښتانه دي په عربی خو نه پوهیږي دا خو چې کوم دي ازبکیان دي دا تاجکیان دي دا ترکمنان دي دا چې کوم دي هغه افریقي والا دي په عربی نه پوهیږي خو خطبه د عربی نه بدل کړي نه ده هم د عربی کې خطبه وي دا دلیل د دې خبرې دی چې خطبه د عربی نه علاوه په بل ژبه کې نه کیږي نه چې بل ژبه کې خطبه ویلې شي او موږ عربی کې خطبه وایو دا خلک را نو دین نه خبر شول نه نو دا چې صحابه بلک انتظار کو اغه نه موږ دغه پیدا اخلو انکو ولا په انکو کې تقریر کوي پښتو ولا پښتو کې کوي چې کوم مسلمانان راځي چې هغه د دین د مسایلو نه خبر شي نو موږ دوه پورې ته چې اوس خلک راجم شول چې راجم شول نو دا موقع ده چې عثمان صاحب او صحابه به انتظار کوي موږ پښتو کې خبر وکړه اوس دا غي نه پس بیا چې کوم دی دا نبی کریم علیه السلام چې کوم طریقه چې صحابه را جمع شول او څنګه مسلمانان را جمع شول منبر باندې کینو بیا بانګو کړی شو بیا خطبه عربی کې وای بیا مخکې منځو نو دا طریقې باقي یو ټکی باندې چې کوم مثال د خلکو اعتراض دی چې را مخکې بانګ ولې دا بانګ حضرت عثمان شروع کړی دی دا چې کوم دی دوه خلیفګان موجود دي زرګونو صحابه موجود دي تمام امت دا شی قبول کړی دی چا هم انکار نه دی کړی نه په دې 15 صده کې زه د عثمان نه خنه پوهېږم زه د علي صاحب نه خنه پوهېږم د هغه بدر والا او د احد او د حدیبیه والا صحابو نه زه خنه پوهېږم هغه په دې موقع موجود دا کار خده موږ یې زر پیری خده ځکه موږ دغه بانک کوو دویم ټکی چې هغه انتظار کوو نو تا ته مې چې موږ انتظار پځه مسلمانانو پیدا د پر بیان کوو او دریم ټکی چې مثال په تور سنت دی نو په دې هر یو باندې هر مسله باندې تقریبا موږ بیان کړی چې د عام منځونو خپل سنت وي د جمعې د پر خپل مستقلا سنت شته اگر چې هر مسله کې د فقهاو اختلاف وي محدثین اختلافات شته د جمعې د پر مخکې سنت ورستو سنت هر مسله کې د فقهاو اختلاف وي دا نور چې 15 وخت مونږ د ایدر پر سنت راتبه شته امام مالک سے په شان سنت لوی مجتهد سره دی هغه د سره سنت راتبه منی نه استغفار د چسوره موږ کې خو موقت سره غنه مانی یو قول کې صرف د سحر 2 رکعات موقت مانی نو د امام مالک رحمه الله د نه منلو په وجه باندې چې دومره لوی مجتهد هم دی لوی فقيه هم دی لوی محدث هم دی لوی عالم هم دی سنت موقته ختميږي نه ختميږي جمهور منی نو هم د قرنګي مسایلو کې اختلاف وی خو جمهور چې په کوم طرف تلی وي جمعې د پاره منګه مخکیم سنت منو رستم سنت منو د احادیث سنت دا ثابت دي چې کم دی لہذا بیا سنتو یو سړی په کور کې سنت کوي موږ هغه ته شاباش ورکو خه خبره دي نو انکار نه کوو جمعې مونږ دی ادا کا 2 رکعات او ډایرکټ ذکر ته په کور کې سنت کې بالکل خکار کې څوګه کې دا غو انکار نه کوو خو زمونږ عرب دا سنت دی موږ جمعات نه وزو په کوڅو کې ولاړو بیا ګرځو سنت برنه مکمل پاتې نو چې دا مکمل پاتې کیږي دا غنه په دې جمعات کې کو سنت مپرې دا په جمعات کې ثابت دي عبد الله ابن عمر سے حرم شریف کې منځو کو د جمعې لګ به مخ کې لاړ 2 رکعات منځ به وکړو به مخ کې لاړ 3 رکعات منځ به وکړو جمعات کې کړي د 6 رکعات کړي نو بهر کیف بیا پکې بل مسره د سنتو دا هغه په خپل ځای باندې ثابت دي نو اوس کم کسان چې مثال په تور هغه د خپل ځان یو سیس شروع کړي نو مثال په تور مولوی صاحب راشي منبر باندې کینی اخو ورته چې کم ده بانګ وشو ډایرکټ خطبه شروع شوله ولی نبی علیہ السلام د څه کول نو ستا به دا خیال وي چې د دین وړاندې چې دا دوه خلیفہ دا زرګونه صحابانو سبوي دي غوندو د پیغمبر خلاف کړي دي او زه ډیر خوخيارم د پیغمبر خلاف نه کوم ښا دا غون صحابه په غلط او ځکه چې هغه د پیغمبر خلاف کړي دي لګ واپس لاړ شه آلته می ته صورت کې وی چې درې جماعت طریقه اتجال فی قلب غلا للذین آمنوا د دې سره بکینه نه ساتي دغه جماعت نه اوت لی تاسو سره کینه وساتله پیغمبر چې کم کار کړي دی عثمان نه دی کړي پیغمبر چې کم کار کړي علی نه دی کړي په غلطه باندې دا به سره مانی خجیدل ته خطا حضرت عثمان صاحب دا په زرګونو خلک غلط کړه او ته ډیر خوخيار سړی تا چې کم د ډایرکټ د پیغمبر طریقه راواغستله یو دا چې قران زما واستامخه ته پروت دی دا راته وای چې دا تعالی پیغمبر جمع کړي دی دا تعالی چاره وړي دی دا د الله درکړي دا جبريل درکړي کدا تعالی پیغمبر درکړي دی دا چې ستا مخه ته کم قران پرو دی دا تعالی عثمان درکړي دی ښا دا عثمان صاحب د سې کړي دي نو الته چې بانک کړي نه الته خو ته غلط وای چې په غلطه تللی دی نو اوس په هغه اعتماد ختم شونه ته په قران څنګه اعتماد کې
چې هلته په عثمان اعتماد ختم شو چې عثمان صاحب بانګ شروع کړي اول غلط کار یې کړی دی او ته هوښیار یې نه کې نو هلته چې عثمان غلطه شو اعتماد ختم شو پته لګي دا داسې کس دی چې غلط کارونه کوي نو په دې قرآن کې به هم غلطۍ نه کړي ته به قرآن څنګه ثابته چې دا د الله کتاب دی دا خو عثمان جمع کړی دی په دین به هله اعتماد پاتې کېږي چې ته په صحابو اعتماد وکړي چې په صحابو اعتماد نه په دین د سر اعتماد نشي کېدی دا امین د دې دین دی موږ ته خو دین دوی راوړی دی نو زمونږ په بانګ اعتماد دی صحیح کار کړی دی زمونږ چې کوم دی په قرآن هم اعتماد دی چې کومې جمع کړی دی نو د صحابو دغه اجماع موږ بالکل منو لہذا یو غلطي خو دا شوله دویم چې بانګ وشو اوس مولوي صاحب پاسې چې کوم دی آیت کریمه ولوستله بیا چې کوم دی مسلمانانو تاسو منځ کې مصالحتونه کوئ تاسو چې کوم دی منځونو له راځئ پښتو کې لګئ دا راته ثابت که یو صحابي چرته پښتو ویلې ده یو صحابي چرته انکو ویلې ده دا دومره چې کوم دی تمام صحابه دې پرېښودل چې کوم دی بل طرف ته روان شي په پښتو کې لګئ په انکو کې لګئ دا خطبه ته چا ویلې ده نو شاه منصور بابا به کله وی که نه پرتوک دې سوړي سوړي راوړو چې هره سوړه دې ګنډم جاړه راځي نو خپلو سوړو ته نه ګوري چې کوم دی په بلي تېرازونه کوي چې د یو څیز دپاره د سره چېرته ثبوت یي نه صحابه خطبه ویل د ټیک عربی کې ویل ده په پښتو کې صحابه خطبه نه ده ویلې د عجمو ته راغلي دي صحابه کم ځای پورې راغلي دي چا نه پورې ورسېدل دا دونه ملکونه فتح کړي دي خو په یو ځای کې صحابه په پښتو په انکو په پنجابي کې خطبه نه ده ویلې صرف عربی کې ویلې ده نو تا دا پښتو د کم ځای نه را پیدا کړي چې تا دا پښتو کې خطبه وایې په انکو په اردو کې خطبه وایې که نه دا د سره چېرته ثبوت نشته دی یو څیز د پر د سره ثبوت نه هغه راپاسې دغه اهل حدیث شول او چې کوم په زرګونو صحابه په لکونو صحابه روان هغې پسې موږ روان یو نه تاسو په حدیثو نه پوهېږئ وایي عجیبه ده د پیغمبر شاګردان هغه د پیغمبر په حدیثو نه پوهېدل ښه دا د پیغمبر شاګردان هغه په حدیثو نه پوهېدل او بل دې راپاسېږي موږ په حدیثو پوهېږو نو که ستاسو عقل یې مني نو څه به ته وایي که ښه جي نو به هر کیف دا د اعتماد صحابه دي د پیغمبر په لار روان دي نو ځکه موږ د هغې لمن حقه شانته کلکه نیولې ده قرآن حدیث نه دا ټکي ثابت دي قرآن کې دی اوس وی چې درې جماعته صحابو به اعتماد کې په هغه پسې به ځي که انصار دي که مهاجر دارنګې احادیث مبارکه نبی کریم علیه السلام موږ ته دا ویلي دي چې علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین زما طریقې ته ګورئ او زما د صحابو ته ګورئ دې پسې راځئ نبی کریم علیه السلام موږ او تاسو ته عمده ترغیب را کړی دی چې کم دی چې ناجیه جماعت کم یو دی وایي دا امت به 73 ډلې شي 2 دا به د جهنم وي یوه به چې کم دی دا د جنت والی دا یوه پکې څوک ده ما انا علیه زما طریقه سنت ما انا علیه و اصحابی او زما صحابه دا جماعت د صحابه و دی د پیغمبر لار به مني او جماعت د صحابه مني دغه دوه لارې چې زی دې ته ناجیه پیغمبر ویلې ده چې تا صحابه منځ کې پرېښودل دا ما انا علیه اصحابي دې څه کو نو څنګه به ته په ناجیه کې راځي نو بس نور د هر انسان خپل کردار وي خو موږ دا دوه ټکي راخلو د پیغمبر طریقه ځکه پیغمبر ویلي ما انا علی او اصحابي زما صحابه چې کوم طریقه د په دې راځي نو بس موږ ته صحابه دغه طریقه خو دا کې پسې رواني وو خجی نو الله فرمای چې کوم دې نور کسان داسې دي چې لما يلحقو انو دا جمعي مسله مو ذکر کوله چې دا د صحابو نم داسې طریقه را روانه ده نو بیا خطبه مخکې شوله الله فرمای یا ایها الذین آمنوا اې د ایمان والو اذا نودي للصلاه کله چې اذان وکړي شي د پاره د مونږ یوم الجمعه د ورځې د جمعې فسعوا الى ذکر الله تاسو روان شي د الله ذکر ته نبی فقها فرمایي چې په اجماع د صحابه باندې دا لومبنه بانګ شروع شو دا د جمعې بانګ دی دغه جمعې بانګ نه وروسته خرڅول اغستل تمام معاملات دا من دي تمام معاملات من دي اوس بس صرف چې کوم دی جمعې ته ځان رسي فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع او پرې د خرڅول اغستل ذالکم خیر لكم دا د غوړه تاسو د پر ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ فاذا قضیت الصلاه کله چې پوره کړې شي مونږ قودیه من ادیتم منځ مو پوره کو نو پنتشروا بیا خواره شي په الارض په ځمکه کې د مازنه پس کې به وزي بیا ځه
وبتغوا ولټوي من فضل الله د الله فضل ځان د تجارت کاروبار کې کولای شي د دوستانو ملاقات ته تللی شي جهاد ته تللی شي د علم طلب ته تللی شي بل د نیکه کار پس رواني واذکر الله یادوي الله پاک کثیر ډیر لعلکم تفلحون د لپاره چې تاسو کامیاب شئ و اذا راو کله چې دی ویني تجارتن هغه منظر الله ذکر کوي چې دا ملګری سپسې تللی دي کله چې دی ویني تجارت او لهوا یا بیهوده واله دغه ډول چې وغره بيدو ان فدوا الیها نو دی خوارشی داغه طرف ته ناغه پس روان شي خوارشول وترکو کا قائم او تفریق دي چې کوم دی ولاړ نو ته هغه شان خطبه او تقریبا ولاړ پاتې شي قول ورته ما عند الله هغه چې د الله په نسبت باندې خیر دا غوړه ده من الله ود دغه بیهوده والنا ومن التجاره او د تجارت نو والله خیر الرازقین الله غوړه رزق ورکون کې دی بسم الله الرحمن الرحیم سوره المنافقون نازل ده پس د سوره حج نو مخکې د سوره مجادله نه مصحف عثمانی کی 63 ده او نزول کی 104 مدنی صورت ده مخکینی صورت کی چکم ده بیان د اصلاحات د مومنونو چې د مومنانو چکم د اصلاح چې تاسو د پیغمبر د مجلس نه ولې خورېدلې او په دې کې اصلاح د منافقانو اصلاح وکړي شي د دې صورت چکم ده په نزول کې واقعاتو کې دوه چکم ده واقعات راغلي دي بعضی دا لګی د غزوه د بنو المستلق سره او بعضی لګی د تبوک سره د بعضی دا فرمای چې غزوه د بنو المستلق دا 5 کال باندې شوی دا واپسې کې راځي یو د مسلمان خادم دی راغو بره استلی دی بل کس هغه سو بره استلی دوه خپل منځ کې جګړه شوله چې جګړه شوه چې کم دی نو دا مسلمان ویلی چې د حضرت عمر صاحب غلام دی راغه بل په دې سر باندې وو دا غنه یې روانه شوی بیا چې کوم دی سوک څه پیړه وشو چې د اخلاص ول پدې کې سره د منافقان دینو دوی خپل منځ کې کېناستو نو خپه شول نو بکواس شروع عبد الله ابن ابي یره خو دا غونډه غلطي زمون غلطي و چې دی پیغمبر او د مهاجر لم په مدینه کې ځای ور کړی دی کدی له موزه نه ور کړی نن برابر دی داسې ولی مستیدل زمون مثال او د دوی مثال داسې دی چې سم من کلبک یاکلک سپه خسورب کا خس په مضبوط تکړه او سورب کا چې واپس تا وخري نعوذ بالله داسې غلط نسبتونه چې دا د بل ځای راغلي داسې خلکو او مونږ چې کم دی ماړه کړنو اوس واپس مونږ انصار باندې چې کم دی لاس اوچت کو یره د دې بل علاج نشته چې واپس لاړ شو مدینه ته مونږ د عزتمن خلک د مدینه باشندگان دا منافق وي عبد الله ابن ابي منګه دا ذلیل به د مدینه نه وباسو پیغمبر او داغه د عملګری دوی چې دا بکواس کوو زید ابن ارقم صاحب دا خبره واورده پس را پاسې دوی ته ذلیله استاد جماعت ذلیله ده زما پیغمبر ته ټیک داسې ویم او بعضې دا واقع ذکر کوي دویم قول پکې تبوک دی په نهم کال نبی علیہ السلام تبوک ته تللی رجب میاشت کې او چې کله دوی د تبوک نه واپسې کې راځي نو بیا دا منافقان ناست دي داسې خپل منځ کې میټینګ شروع کړی دی دا بکواس یې وکړو زید ابن ارقم صاحب هغه ورته زه به ټیک پیغمبر علیہ السلام ته ویم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته چې واقعه بیان کړه دا منافقان رال چې کوم د قسمونه او ته خړو جدا لګ دې په خبر نه پويږي چې کنه نه دې پوي شوی مونږ چرتم داسې نه دی ویلي اسی ناس خپل غپ مو لگاو لوی سفرو چې کوم د خپل غپ مو لگاو خدا سي خبره مونږ چرته نه دی کړی دا الله پیغمبر مونږ وای کو په دې شهادت وایو چې ته د الله پیغمبر یې استا ملګری وو سفر مو د سره کړی دی خدا ماشوم دی کې دې شي په دې په سب خیال کې راغلی دی غلط فهمه کې راغلی دی نو دا خبره په داسې انداز وکړه چې د نبی له سلام یقین پیدا کړ چې دا خلک رښتیا وایي او دا صحابي ګنې خطا شوی دی هغه فرمایي زید صاحب زه داسې خفه شوم چې په دې ځمکه جمدې ننوتی وی چې نبی علیہ السلام زمانه خفه شو دروغ زما په سر وتپل پس اباله نبی علیہ السلام کا سره ولې ګراش الله ستا تصدیق وکړو سورۃ منافقون نازل شو دا غي دروغ چې کوم د ښکار کړه دروغ جندادي دروغ دا بکواس دی کړي دی بیا ورته کسار وی راشي د پیغمبر نه مافي وغواړي اوس توبه وباسي نظام والا سرونه تاو کړو نه غواړو مافیانه الله دا غوړ منظر ذکر کړي اذا جاءك المنافقون کله چې راشي ستا خواته منافقان نو قالو دی وی نشهد من کوي کو انک لرسول الله بشکته د الله پیغمبري نو دوی دوه خبرې وکړي یو خدا وی چې ته د الله پیغمبر او دویمه دوی وی چې من غویم کو الله وی دا یو خبره خو ټیک ده چې د ما پیغمبر یې او دا دویمه خبره چې دوی من غوي کو نو دا دروغ وی
نو ځکه د یو خبرې اثبات کوي والله یعلم الله پوهیږي انک لرسوله بشک ته د الله پیغمبر یې او دا دویمه خبره چې موږ گوی کوو والله یشهد الله گوی کوي ان المنافقین بشک منافقان لکاذبون دا دروغ جن دي ځکه گوی هغه ته وایي چې دړنه سړی خبره کوي ته خو دړنه هغه پیغمبر نه مانی اتخذوا دی نیولی دی ایمانهم خپل قسمونه جنتن ډال فسودوا پس دی بن شول عن سبیل الله د لارې د الله نه انهم بشک دی ساء ډېر بد دی ما کانوا یعملون هغه چې دوی عمل کوي ذالک دا بانهم بشک دی امنو دی ایمان وروړو په جبه ثم کفروا به کفر کو پړل کې پتو بیا پس مهر ولګول شو علی قلوبهم د دې پړونو باندې فهم لا يفقهون پس دی نه پويږي واذا رايتهم کله چې تدویني تعجبك اجسامهم په تعجب کې باچی تعالی دا وی جسمونه چې ورته ګور ډیر خ مضبوط او غټ غټ خلق دي و اي يقولوا کدی خبره کوي تسمع چې ته دا خبره ووري له قولهم دا غي وینا نو دا وینا ای ووري نه غډیر فصیح او بلیغ انداز باندې خبره وکي نو بدن څنګه دی وینا یې سونه مضبوطه وا ولی اخواله ته چې وګور الله ویله پکې نشته کأنهم گویا چې دی خوشوبون دا لرګي دی مسند ولال انسان خو پړل باندې انسان دی دا اصل لرګي ولال دی خو پکې نشتی او ډرپوک داسي دي يحسبون دی ګمان کوي کله سويحه په هر आवाज عليهم په دی باندې هم العدو چې دا ګینه دشمن دی یو دو صحابه چې بل سره خبره کوي سدي وي کم ځنه حمله ده کافران روان دي به داسي یریږي الله وي بدن ته وګوره سونه غټو خبرې ته وګوره سونه غټي او چړته وګوري بس صرف یاره فاحذرهم دوی روا قاتلهم الله الله دوی هلاکی ان يفكون دوی کم طرف ته اړول کیږي و اذا قيل لهم کله چې ویلې شو دې تعالوا تاسو راشي یستغفر لكم بخنه وغړي تاسو د پر رسول الله د الله پیغمبر نبی علیہ السلام استاسو د پر دعا وغړي نو لو او د توکي رؤوسهم فل سرونه سر اخو وړي نشوتله ورأيتهم تبعين دو يسدون دي ببنديگي وهم مستكبرون او دي تکبر کوي سواء عليهم برابر د پدی باندې استغفرت لهم کتول بخنه غواړي ام لم تستغفر لهم کتول بخنه نه غواړي لن يغفر الله لهم الله هرگز دوی ته بخنه نه کوي ان الله بشک الله پاک لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نه کوي قوم فاسقان وتا هم الذين ده هغه کسان دي یقولون چې دی وی لا تنفقوا تاسو خرج مکوي على من فاغ چا باندې عند رسول الله چا غدي د پیغمبر علیہ السلام سره دا چې سونه مهاجر مسافر د پیغمبر سره تاسو خپل په دې خرچه مکوي باغونه میوه مور کوي پټي مور کوي زمکه مور کوي حتی تر دې پورې انفد چې د خوارشي نو په خپل به وږي شي نو د نبی علیہ السلام نه به خوارش الله فرمای کتوله خرچه ورکه او کنه ورکه ولله د الله سره خزائن السماوات والارض خزانه د اسمانونو او د زمکو دي الله بوله تنظیم وکي ته وګوره چې کوم د خبره په دې مدرسو کې اق شانت الله تنظیم کوي په زرګونو طالبان چې کنده په مدرسو کې پراته دي شهرګل تراشي چې کم د 2.5-3 طالبان پراته دي حقانیت لړ چې کنده 5000-6000 طالبان پکې دي او شیشه ده یو چې کم د دکانې نشته یو گاړې نشته دی غوندل الله رزق ورکي دا چې کم د الله وی زما سره خزاني دي موږ د طالبان موږ سره یو پیسې هم چې کم د سونه بس ملګرو ته توکل راضي چې دی رکیږي مرسونه چې راضي ورکو به الله پاک اوسه پورې خې تنظیم کوي نو لا چاندي کوو نه مو چاته ویلي دي او نه مو چانه سغوختي دي بس الله تنظیم کوي لله خزان الله سره خزاني دي الله تنظیم کوي ولكن المنافقين لكن منافقان لا يفقهون دين پويږي يقولون دوي لئن رجعنا كمن واپس شو مدينه منوره الى المدينه مدينه لا يخرجن الاعز نخام خبو باسدا عزت من خلق مراد عبد الله خپل ځان منافقه من هذا مدينه الاذل دا ذلیل بو باسو چې کوم نبی کریم علیه السلام او داغه ملګری دوی په خیال باندې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې آیاتونه ول وستل زوی مخلص مسلمان دی را له پیغمبر علیہ السلام ته وی د الله پیغمبر کستا سو پړه کې صحیح کنه نه ماته وای معنا کړه کې مودای چې دا سړی د قتل پکار دی نو بزبه ته سر وسکم خو اسه نه چې تاسو بل چاته وی او د ملکی او به ز ګورم د مې د پلار قاتل دی نو انسان برداشت برته ګران شي نو د دې په ځای به ز خپل قتل کوم نبی کریم علیہ السلام نه ایس اراده داسې نشته خچې نشته نو بیا لاړ لارې پوخ باندې سور دی او خول کېنه ولوي کېنه اقرار وکړه چې ذلیل زما ذلیل زما د ملګری دی او عزتمند الله پیغمبر او د غملګری دی او کګنی دا سر دی الوزو لارې وته ز ذلیل ما د ملګری می ذلیل دی پیغمبر عزتمند دی دا صحابه عزتمند دی وی هغه پر بوس مدینه ته نزي
چې دا مدینه سردار اجازه نه کړي. نبی کریم علیه السلام اجازه نه کړي نشي تللی. هغه ته اجازه کوي جو ټیک ده، نور مدینه دا د پیغمبر دستانه ده. نبی کریم علیه السلام ته خبر رااله، وی عبد الله ته وایي چې پرېږده چې لاړ شي. نو چې نبی علیہ السلام ته اجازه وکړه نو اوس به دې زه پرېږدم. نو ورته ویل لله العزه، الله د پاره عزت دی، ولی رسوله د الله پیغمبر د پاره عزت دی، ولی المؤمنین مؤمنانو د پاره دی، ولکن المنافقین لیکن دا منافقان لا يعلمون دی نه پوهیږي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو لا تلهکم غافل دین کې تاسو لر اموالکم تاسو مالونه ولا اولادکم تاسو اولاد عن ذکر الله د الله د ذکرنا، ومن يفعل ذلك او سوچ دا او کې معنا غافل شي، فاولئک پس دا کسان هم الخاسرون دوی تاوانیان دي. وانفقوا تاسو خرج کوي مما د هغه رزقناکم چې ما تاسو ته رزق درکړی من قبل ان یاتیا مخکې د هغې نه چې راشي احدکم الموت یو ستاسو ته مرګ لرالین په یقول بیا دی وی رب ای زما رب لولا اخرتنی تازه ولې رسته نه کړم الی اجل قریب ټیم نږدې ته لږ عمر به دې راکړی نو ما به ډېر خیراتونه کړي فاصدق ما به خیراتونه کړي واکن من الصالحین زه به هم د صالحانو نه. الله فرمای ولن یؤخر الله هرگز نرستو کی الله پاک نفسا یو نفس اذا جاء اجلها کله چې دا غټیم راشي والله خبیر الله خبردار دی بما تعملون هغه چې تاسو عمل کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة التغابن نازل شوه پس د سورة تحریم نو مخکې د سورة صف نه حالت جمعی کې 64 د اعتبار د نزول سره مدنی سورة 108 نمبر ده. وړاندې سورة کې ترغیب او آخرت د پاره او ترهیب چې د آخرت نه کم خلق غافلو، ترغیب ورکو آخرت ته ځان تیار کا، او ترهیب یره ود هغه چا د پاره چې کم چا د آخرت تیار نه کو. په دې صورت کې چې کم ده د ترغیب والا فضیلت بیانېږي چې آخرت د پاره تیارې کړي دا غي فضیلت بیانېږي. ذالک یوم التغابن، آخرت ته چا تیارې کړي دا کامیاب دي، د ګټه والا دادي، او چې چا د آخرت تیارې نه کړي دا د خسران او د تاوان والا دي. یسبح لله تسبیح وی د الله د پر ما فی السماوات و ما فی الارض، هغه مخلوقات چې اسمانونو کې د هغه چې پزمکو کې دي. له الملک الله د پر بادشاہی ده، وله الحمد الله د پر ثنا ده، وهو علی کل شیء قدیر، ادا الله په هر شی قدرت والا دی. هو الذی الله غزا ده خلقکم تاسو پیدا کړی، فمنکم بعض پتا سو کې کافرون س کافر و منکم مؤمن او س پتا سو کې مؤمنان دي. الله جل جلاله د آدم علی السلام د شان یو ځل بچی راواغسته وی دا مې د جنت د پاره پیدا کړي زما په دې ایس پروا نشته. بیا د آدم علی السلام د شان نور اولاد پیدا کړو وی دا مې جهنم د پاره پیدا کړي زما په دې ایس پروا نشته. عبد الله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه فرمای پیغمبر علیہ السلام راوت یو ځل زما خواته و فی یده کتابان او لاس کې ور سره دوه کتاب وی په دې لاس کې چې کوم کتاب دی په دې کې هغه کسان دي چې کوم الله د جنت د لپاره پیدا کړي اول نه اخره پورې دا غوي نمونه دا غوي تعداد او اخري ټوټل، او په دې کې هغه کسان دي چې کوم جهنم د لپاره پیدا دي دا غوي نمونه دا غوي تمام شمیر او اخري ټوټل بدا د الله د خوانه فیصله وا والوته کتاب لاړ والوته. حدیث په خپل ځای تحقیق دی خو ان دا د مخ کې نه داسې فیصله وي. نو د دې وجه نه اعتبار بالخواتیم، کم انسان الله بدبخت پیدا کړي ژوند چې کنه پتاعاتو کې تیر کی ان قریب چې خلک وي د جنت او د پمنس کې غز فاصله پاتې یو غز هغه تقدیر را مخ کې شي مرتد شي لاړ شي جهنم ته. یو انسان بد کردار بد عمل دی نو خلک وي بس بالکل جهنم ته غز فاصله پاتې ده، نو هغه تقدیر را مخ کې شي توبه او بس ایمان راوړي. نو دی وجه نه په خپل خاتمه به فکر کې الله زموږ تاسو خاتمه بالخير کی. نو منکم مؤمن والله الله پاک بما تعملون بصیر، تاسو په اعمالو لیدونکي دی. خلق السماوات والارض الله پیدا کړی اسمانونو او ځمکې په حق سره، وصورکم تاسو له صورت درک په احسن صورکم خیسته کړ تاسو صورتونه. مخلوق ته الله صورت ورکړي، آدم علی السلام او انسانانو ته الله صورت ورکړي. حدیث کې دی آدم علی السلام الله پیدا کړی دی به صورته، په دې مخلوق کې د ټولو نه خیسته صورت چې د الله خو هغه انسان ته ورکړ.
و الیه المصیر او دغه ذات ته رجوع وي یعلم د الله پویږي ما فی السماوات والارض هغه سبن چې اسمانونو کې د پزمکو کې دي و یعلم د الله پویږي ما تسرون هغه چې تاسو پټوي او ما تعلنون هغه چې تاسو ښکارا کوي والله علیم الله په هده به ذات صدور پرازونو د سینو الم یاتیکم اينو راغلی تاسو تنبأ الذین کفروا واقعات او خبرونه د هغه کسانو چې کافرانو من قبل پخوا فذاقوا هغه اوسک وبال امرهم سزا د خپل کارونو د خپل اعمال سزا اوسکله ولهم دوی د پر عذاب الیم عذاب دردناک دی ذالک دا بانه بشک شان د کان تاتهم اجرات الباغی رسولهم پیغمبران د هغه بالبينات فخکار او دلایل سره فقالوا اغیب ابشر یو انسان يهدوننا من تخونه کوي دوی انکار وکړو او نبوت د بشریت سره ټکراو او منافی وګڼو دا خو انسانان دي نو انسان څنګه پیغمبر شي نو انکار وکړو بس کافران شول لہذا د بشریت د پیغمبر نه انکار کول دا د کافرانو چې کوم دی نه خده مسلمان نه خره ده مسلمان عقیده خدا ده چې پیغمبر انسان وي ځکه په دنیا کې انسانان اوسېږي الله پاک ورته وحي ورکي صرف دغه وحي امتیاز وي چې خلکو ته احکام ورکي فکفروا دی کفر کو وتولوا دی وګرځیدل واستغنى الله الله مستغنی دی الله ډیر بے پروا دی والله الله پاک غنی بے پروا دی حمید ستایل شوی دی په خپل صفاتو کې زعم الذين كفروا ګمان کې هغه کسان چې کافران دي الله یبعثو چې دی به هرگز پورته نشي دی بعد الموت بعث نه مني قل ورته بلا بالکل به پورته کېږي وربي قسم دې پر رب باندې لتبعثن خامخه تاسو پورته کېږي د قبرونو ثم لتنبؤن بتاسو ته خبر درکولې شي بما عملتم هغه چې تاسو اعمال کړي قبر نه راپورته شي خپل کردار به تمام مخ ته راشي وذالک دا علی الله یسیر په الله دی آسان چې تا راپورته کی او خپل اعمال د دروړي نو په امنو بالله تاسو ایمان وړي په الله باندې او رسول او د الله په پیغمبر باندې و نور الذی او په اغرنا مراتنا قران دی انزلنا چې موږ نازل کړي والله الله پاک به ما تعملون چې تاسو عمل کوي خبیر خبردار دی یوم هغه ورځ یجمعکم چې تاسو جمع کړي یوم الجمع ورځ د جمع والد پر قیامت ورځ ته یوم الجمع وي ځکه په دې کې انسانان پیریان جمع کیږي ځکه په دې کې اولین آخرین جمع کیږي په دې کې انسانان د خپل اعمال سره جمع کیږي نو ځکه ته یوم الجمع وایي او دا ورځ ذالک یوم التغابن دا ورځ ګټه د تاوان دا څوک به ګټه وکي او څوک به تاوان وکي ګټه تاوان دا دی چې د هر انسان د پر الله یو ځای په جنت کې پیدا کړی دی یو ځای په جهنم کې مؤمنانو د پر بالفعل ځای په جنت کې دی خو بالقوه ځای ګوره جهنم کې هم دی ایمان دی خراب شو جهنم ته بلاړ شي او کافرانو د پر بالفعل ځای په جهنم کې دی بالقوه ځای په جنت کې دی ایمان وروړو الته بلاړ شي نه په دې ورځ باندې کافران جهنم ته لاړل خپل یې واغستا او الته چې د مؤمنانو کمزیو اغم دی واغستا او مؤمنان جنت ته لاړل خپل اسم واغستله او کم چې د کافرانو زینه په جنت کې اغم دوی واغستل اوس تبادله وشوله جنتیانو چې کم دی هغه جنت واغستو کافرانو جهنم واغستو نو ګټه پکې چا وکړه ګټه مؤمنانو وکړه او د نورو تاوان او کو نه ځکه ورته ویلې شي دا ورځ ده تغابن د ګټه او د تاوان ومن يؤمن بالله سوچ ایمان وړي په الله باندې ويعمل صالحا او عمل وکي نیک يكفر عنه ما بك الله د سيئاته داغه ورکوټي ګناهونه ويدخله دې بداخل کی جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم دا کامیابی لویا والذین کفروا کسان چې کافران دي وکذبوا تکذیب کوي به آیاتنا زمن په آیاتونو اولئک دا کسان اصحاب النار خوندان د اور دي خالدین فيها دې به همیشه په دې اور کې وبئس المصير او دا بد زید رجو دې ما اصاب من مصیبت نرسیږي دوی ته سم مصیبت او تکلیف نه په مال کې نه په اولاد کې نه په بدن کې الا باذن الله دا د الله حکم وي ومن يؤمن بالله سوچ ایمان وړي په الله باندې يهدي قلبه هدایت کو الله دا غلطه ایمان دی وروړو نستاړه چې کوم دغه په هدایت شو والله بكل شيء عليم الله په هر چیز دی پوها واطيعوا الله واطيعوا الرسول تاسو تابعداري وکړئ د الله او د الله د پیغمبر فین تولیتم پس که تاسو وګرځیدل فینما علی رسولنا بشک زما په پیغمبر باندې البلاغ المبین رسول د احکام د ښکارا الله الله پاک لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر د الله دی وعلى الله خاص په الله باندې فليتوکل المؤمنون توکل وکي مؤمنان یا ایها الذين امنوا اذا ایمان ولو ان من ازواجكم واولادكم بشک بعضی بیبیان استاسو بعضی بچی استاسو عدو ولکم دا استاسو دشمنان دي
نو کله خزم داسې وي کنه الله وی خبردار ګوره بعضې ښځه د دشمنه ده هغه به په رواجونو کې داسې ننوتي وي کنه چې داسې رواجونه ستا په سر باندې واچي چې تا مجبوره کړي چې حرام را پیدا کړي نه پوهېږه دا ستا ښځه نه ده د دشمنه د جهنم ته روان کړی همدارنګې داسې فرمایشونه په تا باندې واچي چې بل قتل که خو ماله سره وړه نو دا ښځه د دشمنه ده همداسې بچي کله اولاد داسې چې هغه په دې باعث شي چې هغه تا ګناه ته ور روان کړي نو په دې پوه شه چې دا خو الله ذکر کوي من بعضې ښځه بعضې بچی دشمن وي کله بعضې بچی بعضې ښځه هغه صالحه وي هغه مددګار شي د خاوند دپاره بچی مددګار شي د پلار دپاره صالح بچی دا دشمن نه دی اوس دا ستا مددګار دی نو ډېرې نیکانې ښځې داسې وي چې خاوند دپاره تسلي وي ته چې کوم د الله دین کوه د الله عبادت کوه رزق به الله تنظیم کوي بعضې بچي داسې وي چې کوم د صالحان د مور او پلار دپاره مددګار شي علما داسې وي چې کوم د بعضې عالمان نیم کتاب ولیکي بچی عالم هغه ته ورکړي بچی دا کتاب وګوره تصحیح یې وکړه یعنې دا بچی مددګار شو څه خدمت ته وکړو څه دپسې هغه وروسته روان دی خدمت کوي نو بعضې چې کوم د هغه دشمنان شي فاحذروهم تاسو ویروئ دوی د الله نه خو دا ښځه دشمنه وه صحیح نه ده ورانه بچی دی وران نو د الله نه یروه ژوند او زندګي ورسره تېروه خو ته ورسره دشمني مه کوه و ان تعفو که تاسو سره معافي کوئ وتصفحو مخ دې نه واړئ وتغفرو معافي ورته وکئ بچی ډېر نافرمانه دی خو وتغفرو ښځه ډېره نافرمانه ده کله زبان کله فرمایش کله خبرې ورانې راشي خو وتغفرو معافي که الله د نا اهل اولاد نا اهل ښځې دپاره سوی و ان تعفو معافي کوئ وتصفحو مخ دې نه واړوه د بچو سره د ښځې سره چې کوم د کنډه په کنډه تودونه مه کوه ښه که دا کنډه په کنډه تودونه کوې نو زندګي به برباد شي وتغفرو معافې که معافې که بس پرې کې ده او که نه خپله پښتو باندې کلک شي نو تم برباد شوې ښځه برباده شوه کور هم برباد شو دوی سبا پښتو غیرتونه نه کوي بس معافې که فإن الله بشک الله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی الله به تا وبخي تا به الله وبخي چې کم دی نو یو نیک صالح انسان بزرگ چې کم دی هغه داسې بزرگ او تقوا والا چې په دې مخلوقاتو به د هغه چې کم دی حکومتو چې کم یو ځلې مرید ورسره دی شاګرد جوې کته چې کم دی په زمري سور دی او مار ورسره دی په هغې باندې زمری غربۍ روان دی نو دا مرید او شاګرد ورته وایي مولوي صاحب پیر صاحب ماران دې تابع کړي دي چې کوم د زمري دې تابع کړي خو هغه صاحب چې کوم دنو هغه دې تابع نه کړه ورته ویلي ونی ته څه پوهېږې دا مرتبه چې الله مال را کړې د حق په وجه را کړې ده نو ښځه بد اخلاقه و ډېره زیاته نو دا ډېره زیاته بد اخلاقه ده زه ورسره ګزاره کوم په دې وجه ګزاره کوم چې زه ګزاره نه کوم دا به څه کوي دا انسان دی خو زه ځان نه بېله کوم نو بل انسان ته به تکلیف وي بل به په نکالي هغه ته به تکلیف وي نو زه خیر دا تکلیف به زه تېروم چې بل ته تکلیف نه او که بالفرض به واده پاتې کېږي انسان دی نو ګناه به دې وشي نو زه یم چې دام ګناهګار نه شي چې ګناه ته ونه شي او بل انسان ته تکلیف نه دا غونډ تکلیف په ځان تېروم نو دا دونه مرتبه چې الله ماله را کړې په دې صبر را کړې ده نو الله وایي تغفرو بس غلطیانې به کېږي بل څه به کېږي خو معاف کوی به دا به چې کوم دی سره پیشوګان به سره نه تلي که پیشوګان دې وتلل چې کوم دی نو زندګي به غونډه برباد شي که نه د پیشوګانو تلل خو ته معلوم دي فإن الله بشک الله غفور الرحیم بخون کې مهربان دی انما اموالکم بشک استاسو مالونه او اولادکم استاسو بچی فتنه فکر کوا دلته د مال او اولاد سره فتنه ذکر کوي خو مين وسره نشته تمام بچی چې بچی دې کنه الله ستا امتحان اخلي بچی سره وسکه تمام مال چې الله پیسې درکې نو ګرستا امتحان دی دکې مين نشته دی چې بچی دی وی نو بستا امتحان دی مال دی وی که پیسې دا وکړو دی خو امتحان دی په خلاف د مخ کې نه آلته د ښځې او د بچو سره دشمنۍ په مسله کې الله مين ذکر کوي نو بعضې ښځه بعضې بچی دشمن وي هره ښځه هر بچی دشمن نه نو ځکه هلته مين ذکر کړی دلته مين نشته نو دلته الله وایي تمام چې ستا بچی دی او مال دی بر فتنه امتحان دی علمه دې بچی نه ته مسلمان جوړې که کافر
دنه دیندار جوړه ک بی دینه په کوم لار دی روان کړي دي مال دې په کوم طرف روان کړي دي والله عنده د الله پر اجر عظیم اجر دی لوی فتقوا الله د الله نو ویریږي مستطاعتم چې سونه تاسو طاقت وي واسمعوا واطيعوا تاسو اطاعت وکي وانفقوا خرج وکي خيرا وانفقوا خيرا دا خیر منصوب ده په فعل مقدر سره وانفقوا تاسو خرج وکي خیر من يكون خيرا دا انفاق بستا د لپاره خیر ویخه لانفسکم تاسو نفسونو د لپاره ومن يوق غسو چې بچ شو شح نفسه د بخل د خپل ځان نه فولا ک پس دا کسان هم المفلحون هم د کامیاب دي ان تقرضوا الله کتاسو قرض ورکي الله لره قرض حسن قرض خيستا يضاعفه لكم الله بدادو چن کی تاسو د لپاره ويغفر لكم الله بتاسو ته بخنه وکي والله الله پاک شکور قدردان دې تاسو د اعمال قدر کوي حلیم صبرناک دې عالم الغیب د الله پویږي په غیب او شهادت او په حاضر العزیز الحکیم غالب او حکمت والا دې بسم الله الرحمن الرحیم سورة الطلاق دا مدنی سورت ده نازل شوه ده پس د سورت دهرنا او مخ کې د سورت بینه نه حالت نزول کې دا 99 سورت ده او په حالت جمعی کې 65 ده مصحف عثماني کې 15 پیته ده او نزول کې مدنی سورت ده 99 نمبر سورت ده مخ کی صورت کې مسله ذکر کېدل د اولاد انما اولادکم استاسو خزي استاسو بچي ګوردا بکله دشمنان شي نو چې بازي خزا باجه بچي دشمن شو دا دشمنی روانه کله خبره بیلتون ته ورسیږي طلاق وتا نه دلته مسائل د طلاق ذکر کیږي یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام اذا طلقتم النساء ظاهری وګوري کلام نه لګي یا ایها النبی دا خطاب پیغمبر ته او مخکې جمع ذکر کیږي طلقتم نو دوه طریقو سره به کلام برابر کیو مصاب حسب اسره وبس یا ایها النبی والامه اے پیغمبر علیہ السلام او امتیانو نو تو نبی علیہ السلام د امت سره ټول حکم داده اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکوي خزوتا دویم یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام قل للامه دو ترو بس قل للامه امتیانو ته داسې سبق وخیا اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکوي خزوتن فطلقوهن طلاق ورکوي لعدتهن عاقبت به د هغه عدت وي طلاق به ورکي په پاکه کې اوس وړاندې عاقبت به دا شي چې اوس به خپل عدت وشمیري واحصل عدت وشمري عدت دا وشمري چې کوم دی چې هغه پوره شو بس خزه به د خاوند نه پردي شي لہذا چې کومه زنانه ته کور جوړ نشو خاوند طلاق ورکړي نو چې کله زنانه پاکي په دې پاکه کې به طلاق ورکړي ماهواره کې طلاق ورکول من دي بیا په پاکه کې طلاق ورکول دا سه پاکي چې خزه خاوند یو بل سره تعلقات نه قائم شوي قبل فرض خزه خاوند ملو شوي دی په دې کې طلاق ورکړي نو من دي دریم دا چې پاکه کې به طلاق ورکړي ته به ملو شوي نه او دریم دا چې یو طلاق ورکړه بس نور پرې دا پدې بدرې ماهواري تیری شي خود به خود ستاره جدا شولا که پدې مینس کې بیا پیمانه شي جو نکاح به وتړي خو بیا به افسوس نه کې دا طریقې نو وتقوا الله درې ماهواري او چې کوم زنانه داسې وي چې دا غي ماهواره نه یا معشومه ده یا بوډه ده به بدرې میشت انتظار کوي لا تخرجوهن تاسو بدینو باسي من بيوتهن د خپل کورونو دینه ولا يخرجن دی په خپل امنوزي ناغه پورې چې په عدت کې د پکور کې وي الا اياتنا مگر دا چې د راتلو کې به فاحشه مبينه په ګناه کار سره عبد الله ابن مسعود سے معنا کوي به فاحشه په زنا او بد عمل سره دا په عدت کې ناس ته په کور کې خو بد عملی ته نشوي د نو سي رجم د پر راو بسا او عبد الله ابن عباس ابدا معنا کوي الا اياتنا مگر دا چې د راتلو کې به فاحشه مبينه په زبان درازه سره تا خو طلاق ورکړه خو سه کور کې ساتي عدت د پر خواغه د سه جبر ایستي د چنه تا پری دونه د کور او بچی سګن پری نو به قاضي سره رپورټو کې سه به د خزه طلاق کړی دا خو دونم صبر نه کوي چې د عدت تیر شي نو قاضي به بل کمره ته ولېږي آلته به وسېږي خاون بنه تنګي نو د کور نه بل خاولې ګل قاضي به بیلېږي چې بل ځکه د عدت تیر شي وتلك حدود الله دا حدود د الله دی ومن يتعدى چا چې زیاته وکړو حدود الله د الله په حدودو کې فقد ظلم نفسه تاکي سره د ظلم کو په خپل ځان لا تدري تن پويګ لعل الله شاید چې الله پاک یو طلاق ورکا دوا درې مو ورکوا ولی تن پويګ شاید چې الله پاک يحدث پیدا کی بعد ذلك پس د دین امر بلکار استو سره بیا محبت پیدا شي نو ستاب رجوع کول آسان وي فاذا بلغنا کله چې دا ورسیږي اجلهن خپل ټیم ته
قریب د چې اوس عدت پوره کیږي نو تا د پر اختیار دی او امسکوهن یا خدای ایثار ک به معروف په خې طریقې سره واپس ته رجوع کا خزو ته وایا او کنه خزو ته نه وای نو تنگوا ما او فارقوهن یا تنجدا شی به معروف په خې طریقې سره بس پرېګ دوا درې ماهواري به تیری شي آزاد بنی ادم دې کزاله چې طریقته کوي او کنه کوي واشهدوا تاسو گواهان اوري سي په دی باندې ذوی عدل دو کسان د انصاف منکم تاسو نه یو گواهانی په نکاح کې دا شرط دی دویم گواهانی په طلاقو کې دا صرف مستحب دی بغیر د گواهانو نه طلاق ټیک دی واقیم الشهاده تاسو قائم کوي گواهی لله د الله د پر ذالکم دا یعذ به پدې تاسو ته نصیحت کې دی شي من کان یؤمن هغه سوچ ایمان وروړي بالله په الله باندې ول یوم الاخره پرز د اخرت او من یتق الله سوچ ویریږي د الله نه یجعل له وبګرځي دغه د پر مخرج زید کول ولی الله نه ویریږي الله به ارزه کې ستاده پر تنظیم او د کول ور تنظیم کوي ويرزقه الله به رزق ورکي من حيث دغه طرف نه لا يحتسب چې د ګمان نه فتقوا الله پاک دا دوه خبرې مرتب وي الله نه ویریدلې نو اره تنگسیا کې به الله تعالی لار کولاوي او دویم د رزق به الله هغه ځای تنظیم کوي چې ستا به ګمان هم نه او من يتوکل علی الله چا چې توکل وکړي په الله باندې په هو حسبه د الله ولا کافی دی ان الله بشک الله پاک بالغ امره رسول کې د خپل امر دی قد جعل الله تاخيس ګرځول الله پاک لكل شيء د هر چیز د پر قدر اندازا والله اغزنا زنانا یئسن چې دا نو امید من المحیض د ماهوارین یا خو عمر کم دی ماهوار نشته یا بوډه شوی د ماهواره ناراضي او په بوډاوالي کې ول طلاق ورکړو نو بیا و اولات نو د لپاره بیا عدت درې میاشتې دي و اولات الاحمال او هغه چې خاوندان د امید وي امید د طلاق ورکړي شنو اوس به دغه عدت د امید پیدا کېدو پوری وي اجلهن د ټیم دار ايضعن چې دی اوسېږي حملهن خپل امید او من يتق الله سوچ ویږي د الله نه يجعل له وبګرځي دغه د پاره من امره د خپل امر نه یسرا اسانتیا ذلك امر الله د امر د الله د انزله الیکم د نازل کړي تاسو ته او من يتق الله هغه سوچ ویږي د الله نه یکفر عنه ما بک الله د سیئاته د ګناهونه ويعظم له اجر لوی بک الله د پاره اجر من لوی اجر بولا ورکی اسکنوهن الله فرمای تاسو اوسوي دغه خزي من حيث سکنتم چې کم زه تاسو اوسېږئ چې کم زه ته اوسېږئ اقزه کې ځان سره خپل بیبي اوسوا اوس کته مثال غریبي د خټو کوټه د په خټو کې بل سره اوسېږي مالدار بنگله کې اوسوا او کنه الله وس درکړې چې کنده چرته اسلام آباد او په کراچو بلډینګانو کې اوسېږي عقل ته ځان سره اوسوا دانه چې مثال هغه د پریخي په درګه کې د خټو په کوټه کې نسته او د دغوا ساته او ته آل تخپل مزه کې نه نصیب نه کې چې ستا په نکاح کې دا تاسو ناسته د حق دا چې ته سخري اب په دې خوري څنګه سہولت ژوندۍ ته تیرې حق بدل ورکې نو الله فرمای اسکرهن من حيث سکنتم من وجدکم د خپل طاقت مناسب چې څومره الله تعالی طاقت درکړي د خمالدار نو چې خمالدار چې کنده ځان له چیلې او ګډان الاله نو بدا بازار سره ساتي دا بر سره د احتیاط کوي کنه کله دعوتی چرته لاړ شنو دعوت کې لازمی خبره چې خلک خچ کنده خوراکونه کوي نو بیا احتیاط د پر کور تم اقا شانته خ خوراک راولېږي چې ته خو دعوت کې وتا خپل ته خوراکو کو خدا چې نن په کورم لګه پراخي کې لک شانته چې کم دی غلم چرګوټي راولېګا غلم چې کنده پتون د چیلی راولېګا چې هغه مغه شانته وخوري د دې لپاره چې په دې جرم کې رانش ولا تضارهن تاسو تنگسیا مکوئ په دې باندې په زنانو تنگسیا مکوئ له تو ضيقو چې تاسو تنگسیا راولي علیهن په دوی څنګه په تنگسیا راولي بس دا خاوند نه ناراسته ټک کار نه کوي ماس بخیم چې کم دی بس سمجه ګاونډیان نه روډه راو غواړه ابل ته ماشوم ځا ساک ته راو غواړه نو تعالی شرم نه درې چې ته بچی د بل ګاونډي کړه د ساګو پسې لېږي ځان نه غیرت ولې چې هغه دې ما کړه سړی راولېږي ښه مسلم کې دا حدیث دی نبی کریم علیہ السلام فرمایي د الله هغه بنده بدشي چې هغه د خپل ناراستیا د وجې نه په خپل اهل او عیال تنگسیا راولي ناراسته د ټک کار نه کوي نو اخواته بچو باندې را خو زه خیر نن وچو خوري نو نن د مالګي سره وخوري نو داسې انسان د الله بدشي مهنت کوا خو خواري مهنت کوا چې کم د اوس اخو رزق د الله نه ډیر درکې پراخه خرچه په دې بچو کوا او کله هغه شان خرچه کوا خو دا سه بزان نه چې کم دی لټ نه جوړي چې صادر د خپل طرح کلی له خوبونه کې ير نشته نو دا سه انسان د الله بدی شي حضرت عمر سے بکله باز یو کس سره مینا کول ډیر خسړی دی کله په داغه د حال نه خبر شو چې دا خو ډیر غټ ناراسته دی اسی غټ برید پریخي دي چې کنده نو د ټک نه دی اسی برید پریخي خدا
ګوره پام کو په مخه مې رانه شيخه به بدی شو نو ناراسته انسان به د عمر سے بدی شو نو ناراسته به نه کې خو وختي پاسه چې کم دی زلال شخ خپل دیړی کوا خپل ځاله مهنت کوا بچو ته رزق واچوا الله فرمای تاسو داسې مکه لا تو ضرره نه تاسو zarar مور کوي د خذل لري تو دوی خو چې تاسو تنگسیا راولي علیهن پدوی پدې به تنگسیا نه راولي و ان كنا کوي د اولاد حمل خاوندان د امید وي طلاق دی ورکړه هغه امید دی نه فان پیقو علیهن خرچه پکوا حتی تر دې پر یدعنا حملهن چې وزګي هغه حمل فین ارضعنا لکم کاغه تاسو بچی له پی ورکول دا یو خوستا په نکاح کې به دغه تنخواه نشته چې طلاق دی ورکړي او ستا بچی له پی ورکي اوس بر تنخواه ورکي نه فاتوهن بیا ورکوي د ته اجورهن دا وي تنخواګانې واتمروا تاسو مشوره کوي بینکم په خپل منځ کې به معروف په خیر طریقې سره و ان تعاصرتم تاسو سختی کوي تاسو سختی کوي چې کم دی معنا در چې خزه طلاق ده خاون وته وی خو عام 0 روپیا تنخواه زدر کوم او نه دا زما زیره زما 3000 تنخواه راکې الله وی سختی مکه چې نور خزه 0 روپیا تنخواه خو تم زر والا کنه او چې نه په خپل خبره کړه کنه ز خپل کار کوا به پلار د پر حق د چې بل مور له پیدا کې واغله پی ور کوي نو پس تور دی عذر د چې د پی ور کې اخرى بل زنانه لينفق د پر چې خرچو کې زو ساعت خوند د پراخه من ساعته د خپل پراخه نه چاته الله وس ورکړي نو پراخه خرچه کوا ومن قدر عليه پچا چې تنگسیا وی رزق د غد رزق بندوبس کم دی فر ينفق د خرچو کې مما د هغه نه آتاه الله چې الله تور کړی دی غریب لاړ سحر نه چکند دیړي کړي د ماخه 1500 روپیا راوړي دا مې ګټلې دي بس تقی باندې ډوډۍ کیږي ساک پکېږي نو خزه دي چې تخپل مهنت کو تقو تواچوا ولا يكلف الله تکلیف نه چې الله پاک نفس نه نفس الا ما اتاه مگر هغه چې الله ول ورکړي سيجعل الله زرد چې وبګرځي الله پاک بعد عسر پس د سختیانه یسر آسانتیا تخپل همت کوا الله بد سختیانه آسانتیا راولي رزق بدل الله پراخه کی دا نه خلک چې کوم د غریبانانی مهنت کوي چې کوم د دونه مالدار شي چې کوم د څوک پسې بار دنیا تلړ شي سعودي او بل ځای کې خپ پیسې وګټي چې کوم د الله وي ته همت کوا مخکې به پکې برکت دلاچو ما وکای من قريه او ډیر د کلو والونه عاتت اغه سرکشي کړي وعن امر ربها د امر د خپل ربنا ورسوله او د انبيونا فحاسبناها من غي سر حساب کو حسابا شديد حساب سخ وعذبناها من اغه عذاب ورکو عذاب النكر عذاب ناشنا فذاقت اغه اسك وبال امرها سزا د خپل امر وكان عاقبه امرها او انجام د امر دغه خسره تاوان اعد الله لهم الله تیار کړی دوی د پر عذاب شديد عذاب سخ فاتقوا الله ويرګد الله نه یا اولل الباب اخوندانو د عقل الذين امنوا خوندان د عقل هغه کسان دي چې د ایمان راوړي قد انزل الله الیکم تاقیس نازل کړي الله تاسو ته ذکر الله تاسو ته ذکر نازل کړي رسولا دا منسوب په سبانه دي یا په فعل مقدر سره منسوب کا او هغه نو قد انزل الله الیکم الله نازل کړي تاسو ته ذکر نصیحت چې قران دی وارسل رسولا ارسل به تروبه سی وارسل رسول الله لګل دی پیغمبر او یا چې کوم دا منسوب بالاغراء کا نو د سی وای انزل الله الیکم الله نازل کړي تاسو ته ذکر چې قران دی الزمو رسولا د پیغمبر سره لازم شي پیغمبر چې کوم د لمن کلکونی سي آیا دا رسول بدل کده ذکر نه انزل الله نازل کړي الله پاک الیکم تاسو ته ذکر الله ذکر در کړي دا ذکر څوک دی رسول دا پیغمبر دی دا ذکر په خپل پیغمبر دی نو د نیکانو دا صفت وی چې ته نیکان اینه کنه تا ته به ذکر یادېږي الله به درته یادېږي نو دا رسول په خپل ذکر دی نبی ابوتا مضاف رو باسی نو انزل الیکم الذکر من ذا ذکرین چې خاوند ذکر دی اخاوند ذکر رسول چې پیغمبر دی یتلو علیکم لولی تاسو ته آیات الله آیاتنا د الله پاک مبینات واضح او بیان کون کې ليخرج الذين امنوا چې وباسي هغه کسان چې مؤمنان دي او عامل صالحات او نیک اعمال کوي من الظلمات د تیارو د کفر نه الى النور رڼا د ایمان ته و من يؤمن بالله چې ایمان اورو په الله باندې او يعمل صالحا او عمل او نیک يدخله د بداخل کې جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له تاخص خسته کړي الله د پر رزق په جنت کې الله الذي الله غزا د خلق چې پیدا کړي سبع سماوات و اسمان ومن الارض او د زمکه مثلهن د اغه پشان قران د اول نه اخیره پورې چې وګوري نه اسمانونه و ذکر کیږي خو زمکه دا صرف یو ذکر کیږي
او د ازمکه په جمع سره ناراضي دا غي التمه تمخ کې وجوهات ویلو په قران کې صرف واحد دغه یو زید چې دلته الله فرمایي ومن الارض مثلهن د دې ازمکه نه پیدا کړي مثل د دې اسمانونو څنګه چې اسمانونه ودی د ازمکه معلومه شو چې دا مو ودی. به حافظ ابن کثیر او نور حضرات دلته وګد حدیث نقل کړي دي هغه فرمایي چې کوم دی الله پاک د دې زمکو تقسیم متعلق پیغمبر علیہ السلام تاسو کې بر اوریدې تسوي وای دا وریازدا صحاب والمزن او مزنم دی بیا دینه بر اسمان د دې سونه پیړواله دی هغه نه بر بل اسمان مینس کې سونه فاصله ده 1500 کاله دا سه بر خول هو اسمانونه تاسو پوهیږئ لاندې سړي زمکه د دې لاندې چې کوم د سړي بل زمکه دا سونه پیړه د دومره مینس کې فاصله څومره د دومره د سه وزمکه خطه وشمیرلې وکه په برزي نو به الله سره ملاويږي او که په خطه زي نو به د الله سره ملاويږي د الله حکومت هر طرف ته تاو دي بیا او فرمایل په هر ازمکه کې آدمون کا آدمکم پر ارز مکه کې چې کوم د استاسو د آدم په شان آدم علی السلام دی ونوح ک نوحکم ابراهیم ک ابراهیمکم ار یو کې دسي او په دې هر یو کې محمد ک محمد استاسو د پیغمبر په شان تاوي کې پیغمبر دی. دی حدیث په خپل ځبانه تحقیق دی حافظ ابن کثیر وتوی منکر دی معنا دا چې په دغه نکارت دی دا حدیث داسې پوره ثبوت کې کلام شته راکه خبره وګدا ده خو مسله دا چې اوس مکه څنګه دین په دې کې دوه قول دي چې کم ده د مفسرینو څوک هم دغه سی ذکر کوي سټپ بای سټپ یو د بل د پاسه لاندې څنګه چې د اسمانونو یو د بل د پاسه دي نو د ازمکه هم د قصي یو بل د پاسه دي او دویم قول پکې دا چې ابدای وزمکه د خو په دې کې چې کم ده بیا داسې خېتی دي څه ځای پورې وزمکه څه ځای پورې بلا اوس دا د الله په علم کې دي چې دا په کم ځای تقسیمیږي دا د الله په علم کې دي دا دوه قول پکې د مفسرینو شته. یو د علم هيئت ولا تقسیم ده تصریح او شرع چغمنی هغه تقسیم کړي اقالیم سبعه او اقلیما ناغوی اخوا د جنوب نه شروع شي یو اقلیم دویم اقلیم به د هغه ملکونه پدې کې کم دي پدې کې نهرونه سونه دي نو د تصریح چې کم ده حاشیه به هغه ذکر کړي دي چې د اقلیم فاصله څومره ده او پدې کې چې کم ده بیا نهرونه سونه دي خاریه کمی دي نو دا چې چر روان شي نو تقریبا افغانستان پاکستان دا سلورم اقلیم کې راځي او بیا شپږم اقلیم چې کم دی نو پاره کې بیا روسي علاقه راځي اخو ووم چې کم د شمال ته چلاړ شنو بیا دا ووري دي الته بیا رهایش مشکل دی نو بیا روسي علاقې نه اخو دا شمالي علاقې بیا دا یخي دي صرف ووري دي په دې کې انسانان اوسېدل مشکل وي دا د علم هيئت ولا تقسیم دی خودل ته دا تقسیم مراد نه دی دا چې کوم د انسانانو تقسیم دی اوس دا د الله په علم کې دي چې دا څه په کوم ځای تقسیمېږي او یا سټپ بای سټپ دي نو دا زمکه ودی یتنزل الامر نازلیږي امر بینهن په منځ د اسمان او د زمکه کې اسمانونو زمکو منځ کې دا انسانان مخلوق آباد دي لتعلموا چې تاسو پوه شئ ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر چیز قدرت والا دی وان الله بشک الله قد احاطه کړي به کل شیء په هر چیز باندې علم په اعتبار د علم سره. بسم الله الرحمن الرحیم سورة التحریم دا نازل شوه پس د سورة حجرات نه او مخکې د سورة تغابن نه. مصحف عثماني کې 66 نمبر سورت ده او مدنی سورت ده په اعتبار د نزول سره 101 نمبر سورت ده. مخکینی سورت سره مناسبت ده هلته بیان ذکر شو چې کوم د زنانه او احکام اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن او دې سره سره خطاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره یا ایها النبی ادي صورت کې د نبی علیہ السلام سره خطاب دی یا ایها النبی او د زنانه او مسائل ذکر کې لما تحرم ما احل الله لك. آیاتونو متعلق دو قسم احادیث راغلي دي چې پیغمبر علیہ السلام په ځان باندې څه حرام کړیو الله ورته دا ولی حرامه نه دای څه حرام کړیو نه پدې کې دوه قسمه روایت دي. یو قسم دا چې پیغمبر علیہ السلام په ځان باندې خپل وینځه حرامه کړې و ماریا قبطیه. سننو کې روایت داسې ده نبی کریم علیہ السلام یو ځل کور کې تشریف فرما ده حضرت حفصه د عمر صاحب لور دا ویجزه د پلار کا راځم نبی علیہ السلام ته لاړه شه نو چې هغه ال تلاړه نبی علیہ السلام کمره کې ناس دي نو د وینځه ته ودل تراشه هغه کمرې ته رااله اوس حفصه ابي زر دقه واپس رااله چراله نو پیغمبر علیہ السلام پردا چولې ده هغه بار کې نستا پته ولګي چې کمره کې خود نبی علیہ السلام سره بل څوک دي نو بار ناس تر جاړي
سبق پس چې نبی علیہ السلام راووتو نو خپله وینځه ورسره وه هغه جاړي ولې جاړې نو ورته ویې ښه دا زه دا پلار کله دې دپاره لېږلم ښځو دپاره خدای باندې ډېرې ښې که نه چې تا زما کمرې ته وینځه راوستله ځکه دې پلار کار لېږلم ناشنا د ښځو طبیعت دی که نه چې دې ته وګورې که نه چې دې بیبیانو سوي نبی کریم علیه السلام یو ځل راغی چې مرض وفات ته چې کوم تکلیف شروع کېده نو سر یې نیولی وه رأسه حضرت عایشې هم سر نیولی وه رأسه زما سر خوږېږي نو پیغمبر علیه السلام ورته وویې که ستا تکلیف زیات شي او ستا زما په ژوند کې ته وفات شي نو زه به د جنازه وکړم زه به د دعا وغواړم دا به ستا خوش قسمتي وي نه دا به او زه وفات شم چې کوم دی نو زه به دې خښه کړې نه یم چې که د ځان له بله ښځه کې که نه د ښځو داسې طبیعت وي اوس دې خوا نبي کریم علیه السلام تکلیف دی نو هغه تکلیف زیات شو وفات شو نو دلته خو ستا په خپله وغوښته پلار کره ځم لاړه دې خوا ماریا د هغه بیبي ده کمرې ته ننباسي نو څه جرم وشو هغه جاړي وایي تا چې کوم دی زه ځکه پلار کره لېږلم او دا زما دا کمره تا ته دونه بېعزته ښکاره کېده چې تا وینځه زما کمرې ته راوسته خو نبي علیه السلام ناشنا اخلاقو د لاسې یې کړه وي خیر دی مه خفه کېږه ښه چاته حال مه وایه زه به د ماریې سره بیا نه میلاوېږم دا په ځان حرامه کړم ته چاته مه وایه نو په دې هغه خوشحاله شوه زما یوه خو پکې کمه شوله نبي کریم علیه السلام څه وخت کمره کې و چې هغه ووتو نو د حضرت عایشې او د حفصې دواړو ملګرتیا وه او دا چې کوم دی دیوالونه هم یو وو نو دیوال به د زر وټکاو نو خو کچ دیوال هم سر به نو عایشه راښکاره شوه ولې خبره خو نه یوه مې کمه کړه یوه مې پې کمه کړه چې کوم دی او ماریا په ځان ته حرامه کړه یو واقعه دا راغلی ده دویمه واقعه داسې راغلی ده چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام به د بیبیانو په منځ کې چې کوم دی قسم او تقسیم کو قسم او تقسیم برابر خو مازدیګر ټیم به داسې و چې د غونډو بیبیانو سره به یو څو منټه داسې کېناستو بیا به چې د شپې د چا نمبر و هلته به لاړ نو حضرت زینب چې کوم هغه چېرته ګبین پیدا کړي نو چې پیغمبر علیه السلام به راغلی نو هغه به ګبین په اوبو کې واچول هغه به حل کوه چې شربت دې جوړ کړي نو چې ته ګبین په اوبو کې اچې اړې راړې شربت جوړېږي نو په دې ټیم لګېږي نو دې دپاره بیا مخکې شربت نه کوو چې نبي علیه السلام راشي چې زه شربت جوړم چې لږ ما سره ډېر کښېني نو لږ به ډېر کېناستو هغه نورې بیبیانو به سوچ کوو چې دا دلته څه کوي چې دون ډېر ناست دی معلوماتو شو هغې شربت پیدا کړی دی هغې څه خو شربت نشته نو مشورې وکړه داسې کار کوو چې دا شربت پې بندوو نو چې ستا خواته راشي نو ته به ورته ستاسو د خولې نه مغافر و بین راځي نو نبي علیه السلام به شکي شي او دا بدبینه شانې بین وي هغې نه خوښوي نو چې زما خواته راشي نو زه به مته ویمه نو نبی علیه السلام به د بدبویۍ نه ځان ساتي یره چې دا خو ما خو نه دي استیبا کېدی شي دا د ګبینو مچۍ چېرته په دې چیړ باندې ناسته ده او هغه رس به یې راوړی نو ځکه په دې ګبینو کې به دا بیني نو پیغمبر علیه السلام به دا ګبین نسکي نو چې نسکي هلته به نه کښېني نو جو زر به راځي حقه شانتې وکړو او په نبي علیه السلام باندې د خپل چې کوم دی تمام دا پروګرام چسپانم کو نو پیغمبر علیه السلام یې زه به بیا ګبین نه استعمالومه په ځان یې حرام کړم د دې نه معلومیږي چې دغه صحابیات حضرات په دې پوهېدلې چې پیغمبر علیه السلام په غیبه نه پوهېږي که په غیبه پوهېدی نو دلته مجلس کې دا مشورې ولې کولې د دې نه معلومه شوه چې پیغمبر علیه السلام حاضر ناظر نه دی که حاضر ناظر وی نو چې دوی دلته مجلس کې دغه خلاف نو پکار ده چې پیغمبر علیه السلام ورته ویلي وي چې تاسو دا میټینګ وکړو ښه حاضر ناظر نه دی هغه خپل میټینګ په چسپانم شو نبی علیه السلام په ځان باندې ګبین حرام کړ الله حکم راولېږه تو حلال ولې حرامه او تمام واقع ته بیان کړه او ستا چې کوم راز تا حفصې ته وی چاته حال مه وایه هغه ستا راز او مخکاره شو هغه حضرت عایشې ته ویلي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم دی الله خبر کو بیا د خپل قسم کفاره ورکړې ده حسن سے فرمایي نه پیغمبر علیه السلام معصوم دی په دې کفارې نشته او مقاتل رحمه الله تابعی دا فرمایي به غلام آزاد کو کفاره ورکړی دا یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام لما تحرم تول حرام ما هغه احل الله لك چې الله ستاسو پر حلال کړی دی یا بیبي او یا غبین تبتغي تلټي مرضات ازواجك رضا د خپل بیبيانو والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی قد فرض الله لكم تاخي سره مقرر کړی الله ستاسو د پر تحلت ايمانكم حلال ول د قسمونو دا قسم دی واپس حلال کا والله مولاكم الله ستاسو مددگار دی او هو العليم الحكيم د الله په حکمت والا دی واذ اسر النبي کله چې پټ راز کې خود پیغمبر علیہ السلام الی بعض ازواجه بعضی بیبیانو سره دا حضرت حفصه وا هغه سره راز خبره کی خو چې تبل ته موایا زب په ځان باندې ماریا حرام کم
حدیث یو خبره فلما نبأت به کله چې خبر ورکو هغه نبأت دا ضمیر حبسه ته راځي دی نبأت خبر ورکو دغه بیبي به په دې خبر سره بلی بیبي ته هغه عائشه ته حال وې نو چې هغه عائشه ته حال وې نو الله خپل پیغمبر خبر کو ستا غراز اوټ شو واظهره الله او خبر ورکو الله په دې باندې علیه پیغمبر ته الله پیغمبر ته خبر ورکو چې ستا غرازي وې نو پیغمبر علیہ السلام بیبی ته وی تا زما حال ولې ښکارا کو نو عرف بعده نبی علیہ السلام ورته بیان کو بعض حال چې تا ګور زما غراز ونه ساتو واعرض عن بعض او نبی علیہ السلام اعراض کو د بعضنا تمام قصه ته نه کول چې ما دوی او تا دوی نور قصه پکې نه کړې نو فلما پسر کله نبأها چې نبی علیہ السلام د خپل بیبي ته خبر ورکو به په دې سره خبره او تور کو چې تا زما راز ښکارا کو نو قالت اغه بیبي ورته من انباک تعالی چا خبر در کو هاذا دا تو چا خبر ک چې ما ستاراز ښکارا کړي دي نو قال پیغمبر ورته نبأنی العلیم الخبیر ما ته خبر را کړي اغه ذات چې هغه پوی دی خبردار دی اوس دوی ته ترغیب ورکي ان تتوبا کتا سو توبه وباسي الی الله الله ته فقط سوغت تا سره مایل دی قلوبکم استاسو زړونه د دوارو تو استاسو زړونه مایل دی حق ته نو توبه وباسي و ان تظاهر او کتا سو یو بل سره معاونت کوي علیه په خلاف د پیغمبر الله فرمای کدا بیبیانه تاسو جدا د سیمټینګونه کوي او د پیغمبر خلاف سمجوته کوي فإن الله بشک الله پاک هو مولاه الله مددگار دی و جبريل او جبريل مددگار دی و صالح المؤمنون او صالح مؤمنان والملائکه او فرشتي بعد ذلك پس د دینه ظهیر د امدادیان دي دا فإن الله هو مولاه دا جبريل صالح والملائکه دا غون عتب دی په الله ټکی باندې هغه اسم د انو ناغه خو منصوب په کار د چې دا منصوب شي دلته نسب نشته د رفع دا عتب دی په محل د الله باندې یو لفظ د الله دی اسم د ان دی منصوب یو محل دی محل کې اسم دا مبتدی محل د رفع وي نو ځکه دا نور مرفوع ویل شي و جبريل و صالح المؤمنین عسى ربه قریب د چې رب د پیغمبر علیہ السلام بیبیانو ته زور نه ور کوي که تاسو د خلاف داسې سمجوته کوي تاسو به غونډه طلاق کی او الله باغ ته نوري بیبیانی ور کی عسى ربه قریب د چې رب د ان طلقكن کړه طلاق در کی تاسو لر ایوب دله الله بدل کی ور کی دلر ازواجن بیبیانی خیرا منکن غرب استاسنا هغه غرواله به څنګه مسلمات اند بتابداري مؤمنات مؤمن به قانتات اند بتابداري طيبات توبستون کی به عابدات عبادت کون کی به سائحات روجدار به روجي بنسي سيبات سبق کونډي پنیکاور کی و ابکار سبول پیغله ور کی دلته وګورئ کنه آیت چې دا زیا پر شروع شینو د نور سره وو نشته اخره کې و ابکار د سره وو دی عوام حضرات ونه پويږي طالبان د پر قاعده تاسو ته ورخم دا و چې کوم دلته ذکر شوی دی نورو کې نشته او په ابکار کې ذکر شوی دی ته وی سومانیه ویخه وی سومانیه ورته وی و سومانیه څه ته ویل شي و سومانیه دې ته ویل شي چې دا و جملې ذکر شي نه پدې وو جملو کې چې کم دی وو نه ذکر کی پاتم او سره وو ذکر کیږي دلته مخکې دا وو کلام ذکر شوی دی مسلمات فلان فلان پدې کې وو نشته اتم ابکار دی نه پدې اتم باندې سره وو ذکر شو دی ته وو سومانیه وي همدارنګه واپس بلاړ شي سورته توبه ته 112 نمبر آیت به وګورئ سورته توبه کې 112 نمبر آیت کې الته دادی التائبون العابدون السائحون فلان فلان صفات ذکر اخیره کې به چې اتمه جمله د پاغه باندې وو ده او په وو باندې وو نشتا یعنی چې کوم اتم جمله راشي پاغه وو راشي نو الته 112 نمبر آیت ده په سورته توبه کې او دا رنګ دلته په سورته تحریم کې دا 5 نمبر نو ابکار دا وو سومانیه ده یوا دویم چې کوم دی وو سومانیه هغه تموي چې دا داخل وی په لفظ د سمانیه باندې دا داخلي په لفظ د سمانیه باندې نو لاړ شو سورته کهف ته سورته کهف کې چې کوم دی الته عدد د اصحاب کهف ذکر کیږي نو بعضی دا وی چې دا درې دي ورابعهم کلبهم نو الله وی رجما بالغیب بعضی وی چې کوم دی دا سبعتون بیا سره ذکر کی وسامنهم نو دا وسامنهم الته سره و دی د نور سبب نشته نو دویم و به سومانیه هغه ته وی چې دا په لفظ د سمانیه داخل وي نو آلته په لفظ د سمانیه چې دا اتم سره سپید نو دا سمانیه آلته په داخل دی او په دې نورو کې چې ثلاثه رابعهم نو ورابعهم و سره نشته
دریم نمبر دا چې یا خدا داخلي په لفظ د سامانیه باندې نو به سره ذکر کې، او دریم دا چې په خپل خو لفظ د سامانیه نه دی خو مصداق د اتو وی، په خپل خو لفظ د سامانیه اتو ته وی، په خپل خو لفظ د سامانیه نه دی خو مصداق د اتو وی، باغه به و داخليږي. بیا سورۃ زمر ته بلاړ شي نو وسیق الذین کافرانو متعلق چې الله ذکر کوي دا بروان شي جهنم ته، نو حتی اذا جاء چې جهنم ته راشي نو الته ذکر کوي فتحت ابوابها بغیر د واونه، ځکه د جهنم طبقه ودی ناغه ذکر کوي بغیر د واونه. او جنتیان چې ذکر کوي وسیق الذین اتقوا متقیان چې روان شي جنت ته بوزي نبی الته چې ورسېږي وفتحت ابوابها الته سره وو دی وفتحت نو وسره یو وجدادا چې جنتونه اته دي نو دا مصداق د سمانیو د نزدک په دی باندې وو داخل دی. و ابکار یا ایها الذین آمنوا اذ ایمان ولو قوا انفسکم تاسو بچ کې خپل ځانونه او اهلیکم خپل اهل نار د اورنا، الله وی ځانم د جهنم نو ساته خپل بچی مو ساته. اوس څنګه بچ کولې شنو تعلیم تربیت او مهنت بکې ورنه چې نه کې دا جهنم ته رواني شیطان خې پریدي نه. وقودها الناس او خشاک دا انسانان دي والحجاره او غاڼي دي علیها پدې باندې ملائکه فرشتي دي غلاظون سختی فرشتي دي پچاړه نه خوږي شدادون سختی کوونکې دي. نو دا سختی کوونکې دي نو چې یو دي کور کې چې کم دي نو اویا زره جهنم ته رسي. لا يعصون الله دای مخالفت نه کوي د الله پاک ما امرهم هغه چې الله امر کوي يفعلون دوی کوي ما يؤمرون هغه چې ته امر کړی شي. یا ایها الذين كفروا اے کافرانو لا تعتذروا تاسو عذرنا ما بیانوي اليوم نن ورځ انما تجزون بشک تاسو د بدل در کې دي شي ما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کوي. یا ایها الذين امنوا اذ ایمان ولو توبوا الى الله تاسو توبه بس الله ته توبه نصوحه توبه خالصه توبه قرطبی ذکر کوي خالصه توبه دادا چې په مخکینو کړو بخ پیمانه شي دړنا دویم به اقرار وکي په جبا دا کار می غلط کړی دی، دریم به آینده عزم وی چې بیا بد سه نکوم، او سلورم بده چې پارټي بده پرې دی چا سره مخکې ملګرتیا وکنه او غلط کار دی کړی اوس به دغه خواته نه ځي، اوس به د نیکانو خواته ځي، پته لګي دا توبه ده. او څوک د خالص توبې داسې تعبیر کوي تا د ساروینه په ولوشل څنګه چې دا په واپس په دې تینو کې تنشل نه ایستلې نو دغه سي د کمی ګنا نه چې د توبه وسته ده د اغې نه بداسې ځان ساتي لکه څنګه چې دا په نن نه وځي د سبت د ګنا ته نه ورنيز دی کېږي نو دې ته خالصه توبه. عسى ربكم قريب د چستا سورب ايو کفر عنكم ما کی تاسو ته سیئاتکم تاسو گناهونه ويدخلكم تاسو داخل کی جنات تجري من تحتها الانهار. یوم هغه ورځ لا یخزي الله النبي چې نه رسوا کوي الله خپل پیغمبر والذین آمنوا هغه کسان چې مؤمنان دي معه د پیغمبر سره نورهم دا غیر ناګانه به یسعى بین ایدیهم دا بروانی وي دا غي مخه ته به ایمانهم دا غي طرف ته وړاندې چې کوم د صورت کې مدار ناګانو اسباب هغه ذکر کول. ويقولون دی بوي ربنا ای رب زمونږ اتمم لنا پورا ک زمونږ د پر نورنا زمونږ رنا د منافقان الله رنا واخلي نو دی بزک دعا کوي اسنه چې زمونږ د رنا ختم شي. وغفر لنا متبخنا وک انک بشکت على كل شيء قدير په هر شي قدرت ولای. یا ایها النبی ای پیغمبر علیہ السلام جاهد الكفار جهاد کو د کافرانو سره بالسيف دوی سره په تور و جنگيګا والمنافقین باللسان د منافقانو سره په جبه او جنگيګا دوی ته تیز او کلک نصیحت وکا وغلظ علیهم سختی وکا په دوی باندې دا په دوی چې سختی کوو نو دا موږ د دې به خیری کوو نه به خیر نه یو و ما اواهم جهنم زی جهنم دې دا جهنم تر باندې نو ځکه په سخت باندې دوی اصلاح وکا هم دا سه بچي وي دا سه کشر وي نو سختی باندې دا راول ځکه د جهنم تر باندې و بئس المصير او دا بد زیاده رجوع دې ضرب الله مثلا تبخل مهنت وکي مهنت نه بعد د یو انسان ایمان د بل کفر د پاره چې کنده سپیدا نه ور کوي د یو انسان کفر د بل ایمان د پاره نقصان ده نه ده. الله درې واقعات بیانوي. حضرت نوح علیہ السلام بیبی دا واعله، د لوط علیہ السلام بیبی دا واهله. خاوندانو ته وګوره انبیا دي او خزه کافره د دنیا نه چې کوم د ناکامه لاړې د هغه پیغمبر ایمان سپیدا ورکړه ایس سی ور نکړه نو دا الله مثال ذکر کوي ویریګه په دې دوکه نشي چې کوم د پلار مې نه یک سړیو نیکه مې نه یک سړیو د انبیاو ته وګوره خزه چې کوم د کافر لاړې او چې کله انسان په خپل مهنت کې یو ځان ایمان تر وري قبل چې کوم د خبره کو پرې تا ته نقصان نه وګوره د فرعون خزه ته فرعون څومره لوی ظالم بدبخته خزه مسلمانه مؤمنه د دنیا نه لاړه
نسبونو کې دا کله به داسې وي چې بغیر د چا د نسب نه مریم واقع ذکر کوي درېما د چا سره هیڅ تعلق نشته خو یوه صالحه ښځه وه محنت یې وکړو نو هغه الله څومره کامیابه بوتله ضرب الله بیانوي الله پاک مثال للذین کفروا کافرانو ته امرأة نوح خزد نوح علیہ السلام و امرأة لوط او خزد لوط علیہ السلام کانا تابع دا دوانه تحت عبدین لاندې زما د دوو بندګانو نه دغې په نکاح کې وي من عبادنا صالحا زما د بندګانو صالحانو نه فخانتاهما دوی ورسره خیانت وکړو په عقیده کې د پیغمبر ښځه عقیده کې خیانت کوي او خیانت په بدن کې نه کوي پیغمبر ته الله فاحشه ښځه نه ورکوي وجه دا چې دا په بدن کې خیانت وکړي فاحشه دا په پیغمبر داغ دی الله په پیغمبر داغ نه لګوي او عقیده کې خیانت دا خلک داغ نه ګڼي ځکه دنیا کې بلا کافران دي او په کې دام کافره شول فلم یغنیها بچ نکو دا غینا عنهما د دوانو فلم یغنیا بچ نکو دا دو انبیاء عنهما دا غینا من الله د الله د عذاب نشي اس شي وقیل ورته ویل شو ادخلا تاسو داخل شي النار ورته مع الداخلين سر داخلي دونکنا وضرب الله مثلا بیان الله مثال للذین امنوا مؤمنان امراه فرعون خزد فرعون اذ قالت کله چې دی او رب ابن لي الله جوړ کې ما د پر عندك خپل نسبانه بیتن فی الجنه کور په جنت کې د مخ کې د ایمان راوړو د موسی علی السلام مقابله شروع او دبا براه راست کس لګو ته پورا کنه څه چل وشو او دعا کوي یا الله موسی کامیاب کړي یا الله موسی کامیاب کړي اوس خدای الله پیغمبرو کامیاب وو خو د خپل هغه نیت او اظهار داسې کوه خبر را لې چې موسی علی السلام کامیاب شو پټکه په ظاهره کلمه وې فرعون خبر شو چې ته بار خبره کې خزه د کافر شولا هغه راو مختلفه وي چې کنه وونه د خپل خبر نه وړم دوه ډېر ګرانه و نو دوه قوله پکې دی او قول دا چې سیم له میخونه په ټکوال او بعضې دا ذکر کوي چې یو غټ غټ په دې سرو ته راواچوئ د پې میخونه ول الله ته نه روح ویستو هسې په وچ بدن باندې میخونه ټکوي او چې هغه پې غټ راچو هغه نه الله روح ویستو نه الله مالا په جنت کې ځای راکړي ونجیني ما ته خلاصې راکړي من فرعون د فرعون و عمله او د هغه د عملنا ونجیني ما ته خلاصې راکړي من القوم الظالمین د دې قوم ظالمانو نه د هغې د تکلیف نه مخکې الله د هغه روح واغستو ومریم ابنة عمران او مریم چې لور د عمران و التي هغه احسنت فرجها محفوظ کړی و چې کوم د خپله شرمګه نه چې کوم د خاوند په نکاح نه بد عملی دا اسم نه په نفخنا فيه منفوق وهو فيه دغه په جیب کې دغه په ګریوان کې مې روح نه د خپل روح نه انو الله ول عیسی علی السلام بچي ورکو وصدقت او تصدیق کو د به کلمات ربها په کلمو د خپل رب وکتبه او په کتابونو د خپل رب وکانت دا من القانتين د تابعدارونه دا د مذکر صيغه د جنکو کې خرازي قانتات د تویل شي تغلیب دا داسې تابعدار خزه په تابعداري کې په سړو کې حساب وا نو ځکه الله فرمایي وکانت من القانتين صلی الله تعالی اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما الہ العالمین دا چې کم درس وکړې انشاء الله زموږ نه په خپل احسان قبول کړي الله ستا عظیم کلام دی موږ د هغې د ویلو د اورېدلو الله د ناستې د هغې به چې کوم دی موږ اهل نه یو ستا په احسان او فضل توفیق میلاو دی الله په خپل احسان یې زموږ نه قبول کړي الله زموږ ژوند زندگی د قرآن په تعلیماتو باندې ښایسته کړي الله نارینا زنانا تمام امت مسلمه په خپل دین باندې ښایسته کړي د نبی کریم علیه السلام په سنتو باندې ښایسته کړي الله د بې دینۍ نه زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله د دنیا وبایي امراضو نه زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله څونه مریضان دي د امت مسلمه خصوصا په دې ملک کې خاص کر په دې کلي کې په کورونو کې وي اسپتالونو کې وي الله د ټولو شفا کامله عاجله نصیب کړي الله د موذي امراضو نه الله د شرمنده کوونکو امراضو نه الله زموږ د غونډو حفاظت وکړي الہ العالمین کم چې وبا خوره ده په دنیا کې د کورونا په نوم باندې الله که لږه ده او که ډېره شته او که نشته الله د ټولو مسلمانانو حفاظت نصیبه کړي الله څونه مسلمانان قرضداري وي د قرضونو نه اخلاص کړي څونه مسلمانان درس ته راځي د خپلو حاجاتو سره الله د هغوی حاجتونه پوره کړي الله د دین وي د دنیا وي د آخرت وي الله خپل احسان سره پوره کړي الله مونږ ته خپل حاجات نه دي معلوم ستا په علم کې دي الله په خپل علم سره زموږ حاجتونه پوره کړي الله مونږ خپلو نفسونو ته مه سپارې الله مونږ دنیا ته مه سپارې الله مونږ د دنیا ظالمانو ته مه سپارې الله په خپل حفاظت کې زموږ حفاظت وکړي الہ العالمین زموږ د نارینه او زنانو الله عفت وساتلی کې حیا یې وساتلی کې الله زموږ نوجوانان بچیان نوجوانان بچی الله کورونه آباد کې
الله پاک د ګناهونو نه زموږ د غونډو حفاظت وکړي. الله عفت سره د خپل خوخي سره د امن سره الله کورونه آباد کړي. د چا کورونه آباد وي اولاد نه الله نیک اولاد سمره کړي. د چا بچی نه فرمانه الله د مور او پلار تابعدار کړي. الله مور او پلار په خوشاله کړي. تمام کورونه د مسلمانانو کې الله خوشحالي را وستلې کړي. الله د غمونو نه پریشانو نه زموږ د ټولو حفاظت نصیب کړي. الله زموږ په دې اعمالو کې ډېر به کمزوري وي ایس بم نه خوستا ډېر لوی فضل او احسان دی. الله تمام امت مسلمه ته دې ثوابونه ورسولې کړي. الله جمدو عمرو ته دې ثوابونه ورسولې کړي. زموږ تمام مردگان الله دا غي مغفرت نصیب کړي. الله دا غي درجات عالیه نصیب کړي. د رمضان المبارک الله بهتره میاشت ډېر ښکلې میاشت رحیم کریم ذاته زموږ څومره رشتہ دار نږدې دي وړاندې وفات دي مور پلار نیانې کونه استادان الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. الله درجات عالیه نصیب کړي. الہ العالمین د حرمین الشریفین سفر د سعادت زمون بار بار نصیب کړي. حجونه الله عمره زمون بار بار نصیب کړي. الله تمام ستا په احسان باندې کیږي. الله دا احسان زمون سره بار بار وکړي. الله زمونږ حرمین الشریفین زمون مرکزونه مدرسې جمعتونه الله عبادتونو د لپاره کوله وکړي. الله دا چې څومره پروګرامونه د دې د بندولو روان دي الله دا پروګرامونه شان کې الله زموږ د زینه د عبادت د پر الله مون ته کوله وکړي. رحیم کریم ذات په موږ رحم وکړي. خیره خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلق.